عظیم الشان صحابی زمون په اسلام کې او زمون په شریعت کې دا ډېر لوی نوم دی او ډېر عاجز او صحابو کې مالی بنیاد باندې کمزور خو الله ته ډېر خوښ او ډېر ګران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب صحابي ډېر په خدای ګران او ډېر الله ته خوښ صحابي حضرت بلال رضی الله عنه وفات شوی. حضرت بلال د پلار نوم رباح و. مناسب ګڼم کې داغه څه حالات درته ذکر کوم ځکه یو هم سیز دی چې هغې ته مونږ اذان وایو اقامت بانک نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصي نسبت او تعلق د پلار نوم یې رباح و رباح او د مور نوم یې حمامه او اصل کې د حبشې نه راغلی مور یې وینځه وه او دیم غلام و حبشې نه راغلی و په مکه مکرمه کې سره اوسېدل او د پیدام په مکه مکرمه کې او د رنګ نه تور و خړ او تاریخ لیکي چې ویښتیم ګلګوچي و او اوږد قد او وجود یې نری لره او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان د هغه غلام و هغه له به یې ګډې چیلې سره وه نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړ نو د مکې نه بار بنا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناست حضرت ابوبکر ته دین خو قرآن یې ورته خو او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق نو دې بلال هلته ګډې چیلې سرولو د عبدالله ابن جدعان نو حضور پاک ول آواز ورکړو یا غلام اے لکه هل فی شاتک لبن ستا دې ګډه چیلې کې پیش ته چې مونږ له راکې نو هغه ورته وي چې زما ګډې چیلې خو ټولې اوچې دي یو چیلې کې یا په یو ګډه کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلي خو اوسرکما علی نفسی نن به زه تاسو په ځان غوره کم خیر ځکه هغه وپېژندل د مکې اوسېږي دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي او حضور پاک یې پېژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی هغې سره تعلق او ابوبکر یې پېژنده رضی الله عنه نو وی اوسرکما علی نفسی زه به تاسو په ځان غوره کم نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته او هغه چیلې وله د بوتله چې بویه ته لږ پی وپکې معمولي غوندې نو حضور پاک یې په غولانځ باندې لاس کېښود او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشله چې ویې لشله کاسه ډکه شوه نو په خپله یې وڅکله بیا دوباره ولشله نو کاسه ته بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې وڅکله نو درې باره ته بیا کاسه ډکه ولشله نو بلال ته وی ها ته اوس وڅکه نو دی حیران شو چې دې کې خو نیمه کاسه پیم نو دې نه خو یې درې کاسې پی وویستل او اوس هم په غولانځ کې پی شته نو په بلال یې هغه پی وڅکل نو حضور پاک وله دعوت ورکړه لکه زه د خدای پیغمبر یم ما له الله نبوت را کړی دی نو ما نه منې ما ومنه که نه چې زه د خدای رسول یې وی ته د خدای رسول یې خدای را لېږلی وی یو ستا مقصد څه دی وی زما مقصد د خدای پیغام بندګانو ته رسول دی او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو دی شریک ملی بس او چې ما ته الله کوم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم نو پکار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلک عمل وکړي وی یاره معلومیږي دا ته رښتونه یې ځکه د ما د چیلې نه دونه پی دی وڅکل دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه پیغمبر له خدای او طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای حضور پاک ورته بلاله ګورې چاته غږ مه کوه د اصلاح او دلته راځه مونږ به روزانه دلته ناست یو نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین ښیي نو زه به تا ته لږ لږه ښه ښیم هغه به ډېره ښه ده او چاته غږ ځکه مه کوه چې لومبې وخت دی
نو زه د ما خوم یو خاندان سره تعلق دی او د ابوبکرم او ته خو پردې غلامې بیا به ښه ده دله تکلیف درکوي نو چې د کور ته ګډه چیلی بوتلې نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړی نو هغه خپل چې کم موله و هغه ورته وی بلاله نن دې را ګډه چیلی کوم ځای سرولي دي داسې ده لکه چې ښه ګیا دې منتي ځکه نن دې ګډه چیلی ټولې سربې راغلی دی او د یوه چې کومه لنګه و هغې کې نن پیم ډېر دی بیا هم دقه ځای ګډه چیلی سره واله دا دې ډېر ښه ځای موندلی دی نو د سار له بیا هلته ګډه چیلی بوتلی نو بیا به هلته سرولی او په رسول الله مبارک او په حضرت ابوبکر صدیق به یې پیس کل او په خپله به یې مسکل څو ورځې پرله پسې به هلته ته او خپل مالکان ته خوشحاله چې دا شکر دی زمونږ د بلال د غلام خو ډېر ښه ځای موندلی دی او څاروي ښه څاربه راولي او چې کومه لنګره د غلام نه ډکم وي نو ورته خوشحاله لیکن د حضرت بلال په زړه کې رو د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شي ایمان سره هغه مینه محبت رو زیاتیږي او چې څومره د مکې کافرانو د بوتانو عبادت کو د هغې نه نفرت پیدا کړي نو یو ځل د بیت الله خوا کې تاوېده داسې وکتل څوک نو په یو بوت یې لاړې وتوکلی خداوی خدایان هغې به ورته سجدې کول عبادت پکو د پې لاړې توکړې مردارو توف په تاسو باندې چې ستاسو د ملا خلک عبادت کوي تاسو خلکو د ګمراهۍ ذریعه ده په خپلو لاسو هم خلک تراشي او جوړوي او بیا د نه بچي او زامن غواړي او بیا د نه مال او دولت غواړي او سجدې درته کوي نو چا ولیده د چې لاړې په بوتانو وټوکلې نو دی خو پوه نه شو خو چا صحیح که نو هغه خبره خوره شوه ابو جهل رزیل ته خبره ورسېده اخوا کې هم دغه وخت کې د رسول الله مبارک دشمني شروع شوې وه نو هغه راغې د د مالک له عبدالله ابن جدعان له ورته یې وې دا د کله نه دی دا خپل خدایان لات او منات پرېښي دي وی ما پرېښي دي وی او وی دا څه وی اوس به سلو خان د لات او د منات د خپلو خدایانو په نوم خیرات ما پرېښي دي وی او پرېښي دي وی ابوره دا خبرې مه کوه عمرو ابن هشام د ابو جهل نومو دا خبرې مه کوه زما په زړه کې خو د لات او د منات او د عزا ډېر بې قدر دی اوس به سلو خان راولم او خیرات به کم وینا هغه حبشي غلام دی هغه دې مسلمان کړی دی هغه دې د پیغمبر هغې به ورته بېدینه وی صحابي به یې ورته وی هغې صحابي کړی دی او د محمد ملګری کړی دی صلی الله علیه وسلم معلومیږي دا چې تیم پټ ملګری خو ته غږ نه کوې او غلام دې ستا غلام به ستا نه بغیر ته پلار نیکه دین سنګ پرېږدي او زمونږ په خدایانو دې غلام دې حبشي لاړې توکلې دي وی ښه وی زه به ورسره نن پوه شمه نو بلال یې بوته وی دا دې ولې کړي رښتیا لوایا بس دا هغه زړه کې د الله مینه ننوتې وه دا هغه زړه کې د الله محبت ننوتې وی بلکل مې کړي دي ولې وی دا خدایان نه دي دا د کاڼي مورتې دي دا خو بوتان دي رب زما یو د شریک نه لري هغه رب چې زما او ستاسو د ټولو خالق او مالک او د دې بوتانو د دې کائناتو خالق او مالک او زمون ژوند او زمون مرد چا په لاس کې دی اقا زما رب دی او هو احدن هغه یو دی یکتا دی هغه شریک نه لري نه ذات کې شریک شته کې دوه خدایان دي او نه د الله په شان کارونه څوک کولی شي بچي خو خدای ورکوي عزت خو الله ورکوي بادشاهي خو د هغه په لاس کې ده او د خدای چې کم صفات دی هم د بل چا نشته د خدای په شان علم او دا د بوتانو متانو د بل چا نشته وی ښه پس راګیرې کو وی و غریب دقه ځای نه په دواله او ټکول شروع شو او داسې واله او ټکول شروع شو په دې غریب باندې چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي د سترګو نه به دې د اوښکو په دې وینې بهږي امیه راغې او بویه ته وی ما لی راکه دې به زه سم کم تی نشي بهمولی وی ها زه ستا شو هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړه په شګو به یې سملو په ګرمو شګو او د مکې شګې زمرونو تاسو نه دي لیدي ما لیدلي دي چې په دې غرمه 1201 بجه کې سپلیت هم د مکې شګې را دننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړې او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې د په دې ګرم وخت کې پکې ښوده نو خپه به دله تڼاکه کي دومره سخته ګرمي ده د مکې
انتہائی گرم وطن دے او گرم علاقہ دا نو دے غریب بے بوت او پشگو بے سملاو او پسینہ بے ولتیگے کے خواہ دے او ماشومانو دا مشکولا شیط خود جوڑ شو لو بے کوئی لکسنگ چے والو پا گوڑاو پا گوڑے گے باندے لو بے کہیں او ماشومان چے او شے جوڑی او بے ماتی را ماتی او خنداو پورے کئی دک کرنگے ماشومانو با بوتو چا بولا مرے کے غریب لپڑے واچا اور آختا بیزان پسے دا مکی پا کسو کے او چا با چوکی راواغشتے او دے بے وہ از غلو بے او چا با تیگی راواغشتے او پسینہ بے وطا کے خو دے او قسم دے حضرت بلال وی یو وقت کے دالمانو دا ظلم مکو چی غوی علال کڑی وی آغوا نو دا غی سرمن او غورکلا او زی پا کے بنکلا موغا سرمن رامائن دا پاسا او گندلا او ادھا سے ظلم ہم ظالمانو ما سر کڑے دے کہ دا اس پن ازغر و ازغر دا اس پن دا کڑو کمی سی دے جنگ کے خلق استعمالی چی پتور پیسر را نشی نوی اغا ازغر بے پا نور گرم اکلا چی خبا گرم شونا دا ما وجودتا بے رواچو نو زبیت تاک اکلم دومرا ظلم دے ظالمانو ما سر کاؤ او ما تبیوی چی دا خود ظالمان دا احد دے پریدا او دا لات زمان دا خدایانو نمو اخلا زو زارک کم خدایانو لات و منات و عزا وی ما با ابو جہل توی چھے اے عمر ابن حشام زما دے دا اللہ پا ذات قسمی کہ زما پا خلو او زما پا ذلک دا لات و دا منات و دا عزا نم نرازی زما پا ذلک دا اللہ نم پروت تے او زما پا ذلک دا اللہ نم رازی زما رونو پا کم لوخ کی چے کم شی پروتی نو آغت سسیگی دا قانون دے دا غولو دا لوخی نبا غولی ساسی او دا شاتو دا لوخی نبا شات ساسی او دا ابو دا لوخی لکتا شات ندی بیدل دا غولو دا لوخی لکتا شات ندی بیدل کلو انائن ترشاو چه کم لوخی کی کم شید غبت ساسیگی او که دا گندگی او دا غلو لوخی وی نو غلبت ساسیگی نو دا بلال زلطا دا ایمان شات او دا ایمان غولی ورننوتیو نو دا جب نمو مقت شیر ہوزی دا زمان بعد خلق چه گڑے وڑے وی دا دی زلکے گن پروت تے اسی دانتا وی مسلمان کی مسلمان ہے وایا پا خلے لکے دے گن پروت تے دا خلے نبا دے گن روزی دا نگوری پا میدہ کی چی دے پودینہ پراتی او تا گرمیو کے دے پودینی بوئی برر روزی او که پا میدہ کی دے کوکا کولا یا پیپسی یا سیونا پروتے او گرمی دیو که دا غی بوئی بروزی او که غوخ دی خود گرد فوللی او اگر دی میو کنو اغا بوی بدن روزی او که پیاز او اوگا دی خوی دی اگرمی دیو که دا پیاز او دا اوگی اگرمی بروزی دا قانون نو چه دن کم شی پروت پخلی باغرو دا چه سوک لگیاری دا خلین اسلام خلاف خبری روزی او دا دین خلاف خبری روزی او دا پیغمبر خلاف خبری روزی او دا شریعت خلاف خبری روزی دا پزلک دن گن پروت گن دے چے گرمیو کی دا گرمی دنو گن بتی روزی او چے دا چا دا خلین ذکر روزی لا الہ الا اللہ او درود شریف روزی او دا چا دا خلین دا خدای و دا رسول صفت روزی او دا چا دا خلین دا علماء او دا قرآن او دا دیندار و خلق صفت روزی معلومی گی دا چے پزلک دا ایمان پروتے و دا پیغمبر و دا خدای مین پرتا اللہ زمان پزلک دا شے پیدا کے نو بلال و تسوی زما دے دا اللہ پا ذات قسمی عمر ابن حشام یعنی ابو جہلا کہ زما دا ظلن او زما دا خلینا ستا دا بوتانو نون نروزی دا اللہ نم روزی احد دا نم تروزی او غیب را گیر کا وحبے او یو لوبا یو مسخریتی جوڑا کرے وا او دا دے کسو کے بیز غلاو او دا با پاگے کم چغوالا اللہ احد اللہ احد زما اللہ یکتا دے اغا زبیم شریک او مرگره او مثل نلره نی اوزل پلار باندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ را روانو او پدے دا نخری شورو بے او میو علار دے او دا نخری پی شورو دی او غلامان او دا ٹولے وی نو حضرت ابو بکر ورنزدے شرح ہمیں پراغے چوی قتل دسترگو نا اوخ کیو بیدلے وی اے دا خدای ظالم امیہ ولی ظلم کے دیم دے بے کسا سرا ولی ظلم کے ودی مظلوم دا زیادے ولی کوئے دی غریب آئیں زیادے ولی کے دا خو اس سو پدی مکہ کی نکتا نو ولی ظلم کے وی دا تا خراب کرے
ستا محمد خراب کړی دی صلی الله علیه وسلم، نو ته سم کا. دا وی خراب کړی دی ته سم کا. وی به ټیک د مال راکړه زه به سم کما. وی بس ویلا په د څه کې دی خو دا کار روزګارم نه دی بیګارم نه دی. دغه چغې وی احد تاسو خراب کوئ واخله. وی پسو خرڅه وی پسو ایل وی پسو خرڅه وی په 3 اوقیې باندې سرو زرو 40 درهم یو اوقیې وی راکا. پیسې ولا ورکړه دی او غلام یې ته واغېشته. نو او ته څه وی امیه وی که په یوه اوقیه دی اغېشتنو مې درکاو ګران دی واغېش په 3 په یو مې هم درکاو. حضرت ابوبکر وی چې په 100 دی خرڅاو قسم په خدای بیا مې مغېش په. دا ما ته معلوم دی چې دا سوچ دی. شکل ته مه ګوره رنګ ته مه ګوره د ده زړه ما ته معلوم دی. زړه د سرو زرو دی د سرو زرو. قلبه قلب ذهب د سرو زرو زړه دی. دې ته مه ګوره چې رنګ تور دی. زړه کې الله پروت دی، زړه کې ایمان پروت دی. چې په 100 اوقې دې خرڅاو ما غېشته او چې څنګه یې واغېشته نو حضرت بلال ورته څه وایي هغه دردېدلی و غریو. دغه وجود خو داغ او پولی او ورته څه او د چا په مینه کې د الله په مینه کې. وی ابوبکر چا لرې غېشتې ما ځان لرې غېشتې م که الله لرې غېشتې ما. که ځان لرې غېشتې ما نو ما ته کار ښایه چې دله کوم. ګړې را باندې سره چیلې را باندې سره دیاړي را باندې کې چې څه کې ما ته وایه چې دله وکم. او که الله لرې غېشتې ما نو ابوبکر ما و خدای سره پرېږده. ما پرېږده خپل خدای ته چې زه پوه شم او زما خدای پوه شي. زس الله خپل ته وجاړم او زه خپل خدای راضي کما. وی نه بلال ما ځان له نه غېشتې ما الله له غېشتې. انت حر لوجه الله زه د خدای په نوم ازاد. نو چې راغی رسول الله مبارک ته حضرت بلال الویل دا ابوبکر ورته الوی. وی بلال مې په بیه د امیه نه واغېسته. حضور پاک ورته څه وی وی ابوبکر ما پکې ځان سره شریک کا. اشرکنی فیه ما پکې شریک کا چې بلال ستای نیم او نیم زمای. الله اکبر. دا یو مخې ستی او دا بل مخې زمای. دا نیم لاس دا یو لاس تورې ستی او دا بل زمای. وی نه د الله رسوله خو ما آزاد کړی دی ما مکمل آزاد کا. حضور پاک سوئی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا. ابو بکر زمون سردار دی سردار او زمون سردار آزاد کړی دی. بلال ته سردار ہوئے ابو بکر سیدنا زمون سردار دی و اعتق سیدنا او زمون سردار آزاد کړی دی. دمارونو مکہ مکرمہ کې خپل جون تیراو باس آزاد شو لگیا دی خپل مسلمانی او خپل الله او خپل رب یادی. الله احد 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 او دا الله نم اخلی. خوشحال شو آزادی ملو شوا. باہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ته ہجرت کو دی املاق مدینہ منورہ کې اوسېده او یو انصاری سره ول رسول الله مبارک رور ولی جوړ کړه. او چې بیا په مدینه منوره کې میټینګ کېده د مانځه لپاره چې په دې مونځ د یو اواز پکار دی چې مسجد نبوي کله جوړ شو. دې نه مخکې اذان نه ویل کېده. نو میټینګ وشو. نو حضور پاک ماسخوتن صحابه راغونډ کړل. یاره دې مانځه له خلک راغواړو دې سره څه وکړو. مشوره شروع وه. یو کس وی صاحب ټلی به ټانګو د مانځه په وخت کې. وی نه دا خبره مې خوښه نه ده تلی خو د عیسایانو نښه ده. نو موږ په دین کې او بیا په ارض کې د عیسایانو شعار له دخل نه ورکړ. بل وی صاحب ښکر باندې به پوکې وو نو خلک به راغونډېږي. وی نه دا خو یهودیان بوک ښکر کې پوکې وای. نو موږ په د خپل اهم عبادت کې د یهودیانو نښې نه رادننه کوو. بل وی اور به بلو چې کله خلک لوګي وویني نو راغونډېږي به. یره وی اور خو له خو مجوسیان تعظیم ورکوي نو د اهم عبادت کې د مجوسیانو نښه هم نه رادننه کوو. نو فیصله په دې شوه چې حضور پاک مبارک وی بس اواز به کوو چې الصلاة جامعتون. خدای مو بخه وخت د منځه او منځه له راځي د اواز به کوو. په دې فیصله وشوه چې کله حضور پاک هم کور ته لاړ او صحابه هم لاړل. نو صحابه خوبونه ولیده
نیو صحابی دی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیه مشو صحابی دی نو د خوب ولید وی بازار کې روانم یو سړي سره تلی ده او تنګی یې داسې وسره ده وی ما ورته وي چې دا ټلی خرڅی نه اتبي او هذا وی ما ته ما تفعلو به ته پې څه کې وی مې چې موږ به پې خلک منزل راغواړو خوب دی تنګو به وی هغه راته وی چې یو ښه شی درته نه ښیمه ما وی وښایه نو دا بانګ یې راته وښو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر خشی ولی دی معنی سونه مزیدار ده الله ډیر لوی دی د باندې رخل معنی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله زره دی خبرې کوي ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري معبود بر حق بل نشته بیا وی اشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې د زړه نه تصدیق کوم او گواہی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله لېږلی دی په دین بیا وی حی علی الصلاة حی علی الصلاة خدای مو بخښه مانځه ته متوجه شئ مونځ راشئ حی علی الفلاح حی علی الفلاح خدای مو بخښه نیکۍ طرف ته متوجه شئ او کامیابی ته متوجه شئ او کامیابی لراشه بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی لا اله الا الله او بل معبود بر حق نشته سوا د الله نه الله یو دی وی چې دا بانګ راته وخو نو بیا هغه سړي ماته وی چې ودرېږه یو بل شی م درته ښیم نو اقامت یې راته وخو وی چې مخکې دا بانګ وایه چې خلق را بلی او چې خلق جماعت تراشي او بیا امام ادریږي نو بیا د اقامت تا دا صحابي وي چې کله راویښ شوم نو ما وی چې دا خو مې ډېر ښکلی خوب ولید نو نیغ راغی په منډه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا الله رسوله ما خو داسې خوب ولید نو حضور پاک په انها لرؤیا حتم ان شاء الله که د خدای خوښي دا رښتونی خوب دی نو خوب زمون طالبان وی دا شرعي دلیل نی د پیغمبر هغه دلیل نی او رسول الله مبارک تصدیق وکړه د پیغمبر تصدیق دلیل نی نو ګوره خوب چا لیدلو عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه خوب لیدل لیکن رسول قسمت باندې د چا لیکلو الله اکبر د حضرت بلال وی عبدالله ابن زید دا سیوکا چې بلال پیواز کې وراشه وی قم مع بلال د سره ودرېږه فالق علیه ما رأیتا تا چې کم خوب لیدی هغه درته وایه فلینادي به دی به بانګ وی چغه به پرې وی فانه اندى صوتا منک د اواز ستا نه اوچت دی او خشته ښکلی اواز یې دی نو چې کوم خوب هغې صحابي لیدلی و عبدالله ابن زید ابن عبد ربه نو هغه به یو جمله بلال ته وی او بلال ډېر په خشته اواز لومبې بانګ د حضور پاک په امت کې د بانګ مخکې امتونو کې نو لومبې بانګ چې کله د الله د طرف نه مقرر شو مسجد نبوي جوړ شو نو لومبې بانګ چا ووی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اواز یې خشته نو چې بانګ یې وی حضرت عمر چادر ځان پسې راښکو په منډه جومات ته را روان دی وی د الله رسول قسم دې دغسې خوب ما هم لیدلی دی دا چې څنګه دوی څوارلسو صحابو په دغه شپه دا یو شان خوب لیدلی حضرت بلال نو لیدلی نورو صحابو لیدلی او بانګې فدو وی دې کې لویه فایده ده چې دا د اذان دا تقدیر او دا قسمت د بلال په نوم د لیدلی نو بیا خو به خلکو وی لکه دو لیده نو ځکه یې بانګ ووی که نه نه دی لیدلی نورو خلکو ولیده لیکن الله د ده په قسمت لیکلی وه چې د رسول الله مبارک په مخکې به بانګ دی وی نو د حضور پاک صحابي دی او مستقل به د پیغمبر علیه السلام سره بانګونه وی او داسې خشته آواز به له خدای ورکړی و دومره خوبصورت آواز او دومره لوړ آواز ولا خدای ورکړو چې کله به رسول الله مبارک په دې محراب کې ناستو یا به محراب کو خیر هغه وخت کې نو داسې عام صفونه او ناس به او د به بانګ وي نو رسول الله مبارک به ورته مسکي کېده او خوند او تاریخ لیکلی زمارونو ځانه درته نه وایم چې بانګ به وي هغه زمانه کې دا د مخ پرده نه وه د ښځو د لاسونو د لیچو او لاندې د پښو پرده نه وه نو چې بانګ به وي نو زنانه به راتلې او د بلال د بانګ خماشه به یې کوله
او ماشومان براتل او ورته به ولاړو چې ده به بانګ شروع کړه. دومره ښکلې اواز و مزیدار. او رسول الله مبارک یو ځل فرمایلی هم دي یاره وایي ګورې بانګ د حبشې د خلکو دی، بانګ د حبشې والا وایي ډېر خشته او ښکلې مزیدار اواز. بیا ورسره حضور پاک مبارک روس یو بل صحابي ملګری کړی دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو نابینا. نو ای ورسره ملګری کا نو لومبې بانګ به کو بانګونه به سار ویلې کېدل خصوصا په رمضان کې. نو یو به حضرت بلال وی او بل به عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه وی. او یوازې په مدینه کې نه په سفر کې به حضرت بلال اذان وی. یو ځل په سفر کې د مازدیګر وخت و ترمذی شریف کې حدیث دی. نو بلال پاسېده نو بانګ یې وی نو حضور پاک ودې ابرد لږ صبر کوه چې موسم یخوالی پور انتظار وکړه. نو بیا دې پاسېدو بیا ودې ابرد نو بیا پاسېدو ابرد صبر وکړه لږ انتظار وکړه چې یخوالی راشي. صحابه یې حتی رأینا فی الطلول وی داسې حال راغی چې د وړو غونډو سورې مونږ ولیده. نو بیا ورته اوس بانګ ووایه او زما ورونو کله به څه چل کوه الله اکبر چې بانګ به وي حضور پاک به کور کې او جمع به تیاره شوه نو دې به ورغی د رسول الله مبارک دروازه کې به ودرېده او څه به وي الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول منزل راځه. یا رسول مبارک دی چې د دواړو جهانو مبارک سردار الله آواز ورکوي چې هغه څومره په منځه مین او د پیغمبر مبارک هغه آواز ورکوي الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله. او یو ځل حضور پاک وخه پوړه اډوکې په لاس کې واه واه او حضرت بلال ورغی او نیمه غوښه خوړی نیم پاتې او آواز یې ورکړه الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول مونږ راځه. نو حضور پاک هغه هډوکې کېښوده او مسکې شو ما له تربت یمینه څه شوي دی بلال لاس دې په خاورو ککړ شه ډوډۍ نه دې وویستو خوراک نه دې ویستو مسکې شو خوشطبي وکړله. دی ورته ونه وي چې بلاله صبر کوه مه چغې په کوه وازونه د خو لا ډوډۍ خورم صبر کوه د روزم که نه 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 ما له یو ځل ما له یو روایت کې راځي تربت جبینه اوره دې تندې دې په خاورو ککړ شه څه شوي دي تا ډوډۍ خورو تاله آواز ورکړه زر به رسول الله مبارک وروت. په یو سفر کې حضور پاک مبارک روان دی او د شپې دی اخیری وخت کې یو ځای کې دمه وکړه. چې دمه وکړه نو وصار ماندله به مسوب پاسئ نو موازن خو بلال دی وی انا دا انا لفظ د خدای نه خورو وی انا وی الله رسول تاسو ټول د چې زبم پاسو. نو بلال لګیو صحابه مو د حضور پاک مو د شو نو حضرت بلال منس کو نو چې پېشمنی ته سبا ته لګو اوخ کی جاوا واغې ته ډډه والا او سبا ته قتل چې سبا روکیږي نو حضور پاک به پاسوم بانګ به ویما نو دی به د سونو کې مونږ دوکو ناګان سترګې ورل ودش دی مودشو حضور پاک مودره او صحابه موددي نور راو خاطه زړه به د حضور پاک بیدارو او سترګې خودي دي نور خو پسترګو کاری پړه خو نه کاری چې نور راو خاطه رسول الله مبارک نور تو دونه شو فورا بلال ته یا بلال اینما قلتا بلال تا چې ویس دبا پاسوما څه شو هغه خبره دی نور راو خاطه مندران لال قضا شو. حضرت بلال وتزوج وی دا الله رسول کم ذات چې تعالی خوب راوسته او مال امراوز کم خدای چې تو دکړې نو خیر مرته کړه دې کې دا الله حکمت دی بعد کار قصدن الله کوي څه چې خلکو ته چلو خی کسو او د پاتې شو نو خپکیږه ما او ځان له خپل اسباب برابرې ځان ته پټیم غاړې ودراوه یا ځان ته دا څه شی دی موبایل کې را ټنګ ودراوه خدای بچو ته وای چې ما پاتوا او انسان دې کډولو د پاتې کو او نور خاتون پس را پاسې نو لمخرا من نام عن الصلاه ونسيها فليصليها اذا ذكرها
او استيقظ چې کله ورته رامونځ را یاد شو اوده شوی او یا ته یېرو چې کله ورته را یاد شي او کله را بیدار شو نو وقت مکروه نه پس بل نور روایتو کې وقت مکروه کې مونځ کول منع دي په نور روایتو کې شته نو دا یو حدیث د بل دپاره استثنا راځي نو چې وقت مکروه دی ختم شي نو خیر دی خپل مونځ دی دا الله صحابو ته امت یو طریقه ښودله نو پاسې ده نو رسول الله مبارکو فرمایل وی دلته شیطان دی خپه دی علاقه کې ځای چې ځو له دې ځای نه نو بل ځای ته لاړل نو هلته کې بیا اودسونه وکړل او حضور پاک مونځ وکړو صحابه هم ورسره مونځ وکړو ګوره د پیغمبر هر وخت لګیا دی خادم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا کېږي نه او ورسره روان دی او جهادونه هم کوي زبردست غزوه بدر کې شریک دی باقاعده حالانکه د غریب اسم نشته ډانګ دی ورسره د کجورې توره هم ورسره نشته او شلیدلو جامو کې یو پرتوک په ځای به یو صادر لنډ کړی او باقي بس نو جنگ بدر کې هغه امیه نو هغه خبیث د هغه واقع به راته کتبل دی بل وښویم انشاءالله العزیز چې په مکه کې به په ده نخرې کولې نو هغه امیه ولیده نو بارې چغه کړې ودرېده لا نجوتو ان نجا امیه خلکه ګورې که دا امیه هغه دی او که نن بچ شو که نه بس مرمه زړه مې چوي نن خدای گیر کړی خو که دی نن بچ شو که نه زه خو به ما نخرې کړي دي ظالم بس مرم پښتانه وایي که نه زړه به مې وچو بس مړ به شم نو چا ورته وی کم دی وی هغه دی نو صحابه ورپسې شو نو چې صحابه ورپسې شو په د امیه را لاندې که نو ده سره زوی او زوی هغه سره په اوښ باندې شاته سورو نو چې چا په سر راشي که نه نو بیا زوی نه پیژني صحابه ورپسې دي نو ده دا چل وکړ چې خپې یې راوچته کړه زوی ته علمه کړه او لاندې وغورځو مطلب یې دا و چې زما اوښ لږ سپک شي چې وتښتي منډه تیزه کړي او بل دا صحابه به مې په زوی شي نو ده به ترې بچ شمه صحابه یې زوی و هغه یې وله مردار کړه ده پسې شو نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره تعلق و هغه ته وی عبدالرحمن بچ مې کا وی د اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه ټوپ کړه نو عبدالرحمن ابن عوف پې ځان ورواچ صحابه وی میدان جنگ کې تا من نشي ورکولی پاسېږه ته ده خو بلال سره ظلمونه کړي تا هیر دی چې بلال باندې به ده نخرې کولې اوس خو خدای زمونږ ګوتو له راوستی دی اوس کافر دی فریدو یې چېته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی نه ما امن وی نه امن جنگ میدان کې نشي ورکولی پاسېږه ته اته نه پاسېدس ما امن ورکړې حضور پاک له بوځمه هغې وی د بلال هغه چغې زمونږ سترګو کې اړکې پرتې وي بلال نه چې ده کمې وینې به یولې دي دې مونږ پرېږدو بلال سره چې ده کم ظلمونه کړي دي دا د اړه وایي لړکې وایي لړکې د هغې نه یې مونږ پرېږدو بس یو صحابي دی لږ درونو دا امیه په هغه توره راواغېسته او په دا خېټه کې وله لاندې نه وواله او مردار یې جنگ بدر کې شریک دی احد کې شریک دی په ټولو جهادونو کې د مارونو شریک دی او د رسول الله مبارک سای مؤذن او د حضور پاک نه د مارونو جدا کېږي نه بهر ہے حالات ډېر دي خو یو مختصر درته ووایم حضور پاک مبارک چې کله معراج ته تللی او د معراج نه واپس راغی نو دی بلال ته وایي بلاله وی داسې یو عمل لا ته وښایه که نه چې ته پرې ډېر پرامید یې وی ځکه چې زه په جنت کې روان یم ستا د پیزار کشار مې مخکې اورېده وی د الله رسول زما خو داسې عمل نشته خو یو کار کومه چې زه کله مودس وکړم نو 2 رکعته نفل کوم تحیت الوضو ورته حضور پاک پې دا وجه نه د مارونو ګوره چې کله اودس وکړې او مکروه وقت ني نو 2 رکعته نفل کوئ او که داسې وخت و چې جمع تیاره و خیر دی بیا پرېښودی شي یا داسې وخت و چې تا سنت پکې د ماسپښین کې وخت لږ دی نو خیر دی هغه د ماسپښین سنت هم د هغې په ځای بیا ودرېږي خو که موقع سره وه او اودس دی وکړه یا د غسل وکړه 2 رکعته نفل کوه دا ډېر دوی د برکت شی دی خدای پاک بدل جنت درکوي جنت حضور پاک وی ز خپل ځان نه مخکې مې ستا د پیزار کشار اورېده نو طالبان وایي چې د پیغمبر نه مخکې ویلی شو هلکه وایي خادم مخکې منډې وایي دروازه کولاوي او ځان برابروي
یو شوا دویم یو ځل ورته حضور پاک خندل وی بلاله وی ما په جنت کې ستا ښځه لیدې ده خوشطبي به یې ورسره کوله وی جنت کې یو وله وه ډېره ښایسته و یو جینۍ وه خوره او هغې به د هغې ولې نه او په مخ اوبه اچولې نو چې اوبه یې واچولې نو هغه اوبه به لکه د ملغلرو تې لاندې پرېوتې دی نو ما د جبریل نه تپوس وکړه دا څوک ته وی خپله تې تپوس وکړه نو هلته کې خو دا رشته دي دنیا کې دا ښځو سره خبرې خو د جنت حالات دي نو یې ما تې تپوس وکړه ته څوک یې او دا محل ډېر قیمتي دی دا د چا دی وی زه ستا یو امتي ما او د هغه په انتظار شپې اړو مراړو او دا محل د هغه دی زما څوک امتي دی ستا صحابي دی زما څوک صحابي دی وی بلال ابن رباح حضرت بلال څومره لویه خبره او یو ځل یو صحابي راغی حضور پاک ته وی زما لور پیغله د الله رسوله چاله یې ورکه وی بلال چېرته تللی دی هغه واپس لاړ دی خو مسافر دی غریب څه نشته نو بیا راغی وی زما لور پیغله ده د خدای رسوله چاله یې ورکه وی بلال چېرته تللی او په درېیم ځل بیا غږ ونه که بیا لاړ بیا راغی وی د الله رسوله لور مې پیغله ده او چاله یې ورکه ورته وی ګوره بلال چېرته تللی بلال له ولې نه ورکې وی قسم دی چې بلال جنتي دی نو جنتي له لور ولې نه ورکې نور په نکاح کړه نو یو ځل حضور پاک لاړه نو اواز یې وکړ نو دا کور کې بیبي و بلال نو بیبي والا آواز ورکړه د الله رسوله څوک یې وی زه پلانکې یم د الله رسول پلانکې یم وی بلال څه شو وی خو بار وتې دې پته نه لګي نو حضور پاک یې هغه ښځې ته یې وی داسې معلومیږي لکه چې غوسه جوړ تللی او تم لکه چې غوسه هم غوسه دی او تم لکه چې غوسه دې ښځې غږ ونه کړ نو ښځی ورته بیا وی یاره وی بس یو خبره باندې غوسه راځي چې کینی وی رسول الله مبارک دا ویلی دي چې کینی نو رسول الله مبارک دا ویلی دي نو دا ټولې خبرې دي رښتیا کوي خو چې څه خبره نو تا یادوي نو زه خو ستا خبره منم زه خو چې ته څه وی هغه منم خو چې څه خبره نو ماله به زر مخه وی وی رسول الله مبارک دا ویلی دي رسول الله مبارک دا ویلی دي حضور پاک و درته وی وی بلال چې څه وی رښتیا وی دی دروغ نه وی دا رښتونی دی دروغ نه دا ټیک ده شریعت او اسلام او پیغمبر ډېر انصاف والا دین ډېر انصاف پیغمبر مونږ ته ښایي چې که غلام دی او د رنګ نه تورم دی خو سردار دی ابو جهل عتبه او شیبه او ابو لهب که د مکې سرداران دي او ډېر لوی مالداران دي خو چې ایمان پکې نشته دا ټول یو ځای که قسم په خدای که د بلال د خپې دوړې ته هم د خدای په نیز رسېږي سلمان ذی پارسو بلال ذی حبشو صہیب ازروم ذی خاک مکہ ابو جہل انچ بالعجب سلمان دا حبشے سلمان دا فارس بلال دا حبشو صہیب دا روم او دا مکی دا اورنا ابو جہل پیدا دے او غورو دیو گورے فلکونو پکرونو پکربون ابو جہل مالداران یوزے کا جیمان نشتا اسم پا خدای بلال او بلال دیکھ اللہ سی یرنگ و نسل نا تقوی غربت نا تقوی ایمان دا پیغمبر او دا اللہ مینا دانا که دا غلام دے او سپلے نیستا و پیزاری نیستا نا ایمان دے پکی ایمان دا پیغمبر مینا دا پکے او دا اللہ مینا دا پکے اللہ زمون زمارونو دا نصیب او گردونی خیر واقعاتی ادری نو دیر واقعاتی در تنمیم پیو دا تبلا مهم چې مکه کله فتح شوا او مکه کې دننه څومره بوتانو دی ټول رامات کړل او بیت الله صفا کړ او غیر چاپیره په مطاف کې بوتانو هغه هم کول ډکرې ډکرې وې غورځو نو اوس لومبې په مکه کې بانګ ویل کې دې نه مخکې مکه کې بانګ نه ویل شو دا لومبې دی نو پیغمبر مبارک ډېر انصاف وکړ قسم په خدای ډېر انصاف وکړ دیتے ندی کتلی چې دا د لوی خاندان دی دا د رکوټی دی دا غلام دی زما د په خدای قسمی د خپل غلام د بچی د حضرت اسامه سپیمی پاتې کی پاکی کړی بمرا جزی
کومې به تره چا پاکې کې د غلام بچی پرې پیسه ناست دی اسامه د غلام زوی دی او پو دی بیدلې و قڼې او عایشه ورته الله رسوله دې خوا که چې دې پاکه کړم وی نه عایشې دا به زه پاکومه احبې د سره مینه کوه فاني احبه زما خوښ غلامانو سره څه کې او غلامان به ازادول دا خو د مخکې نه رواج را روان او پیغمبر مبارک وی ازادوی شابه آزاد کې دا د خدای بندگان دي آزاد کې چا چې غلام آزاد کو دا غان دامونه آزاد کستان دامونه به خدای د اور نه آزاد قسم کې آزادوی زهار یو قسم شی دی هغې کې آزادوی قتل خطا وغیره مطلب یې دو چې دا داسې کوئی رسم ختمولی نه شو لکه د هر چا غلامانو جنجال جوړېده نو دی لاره ورته اختیار مینا کوي وی چې څه خورې غلام له ورکه چې څه اغوندې نو غلام له ورکه په غلامانو یې کم رحم او کم انصاف په ماشومانو یې کم کړی دی او زنانو صاحب متعلق یې سره هم ویلی دی مله سم کولی د انصاف دین او پیغمبر مبارک د مینې شخصیت د عاجزۍ نمونه قسم په خدای تیر څه مونږ ته پرېږدي نو وی بلال ته آواز کې نو دی راوسته وی بلال لومبی بانګ به ته وی په مکه کې ماشاءالله او کم دی به وی نو د بیت الله سر ته وخېجه وی بانګ پې ووایه نو بلال نه چا بیا تپوس وکړو ستا ذهن ته تېرېدله یاره وی ما وی چې نه دا لومبی بانګ دی دا به چې ته حضرت ابوبکر باندې وی یا کېدی چې حضور پاک په خپله ووایي یا چې ته په بل صحابي ووایي لیکن انصاف ته وګوره په بلال یې ووایي سړی مات نه شي او د بیت الله سر ته وخېجه لومبی بانګ په بیت الله کې چې مکه فتح شو حضرت بلال ویل لیکن چې کله رسول الله مبارک وفات شو نو بس حضرت ابوبکر لراغی ورته کېناسته وی ابوبکر ما ته اجازت راکا زه جهاد لزم ما د رسول الله مبارک نوریدلی دی چې د کافرو سره جهاد نه بهترین عمل بل نشته ما له اجازت راکا ابوبکر وی بلال لړمې ولې چوې یو خو مې وچوت رسول الله مبارک لاله چې ته بانګ وې نو ما به د رسول الله مبارک غمینه به ماتې هغه وخت به را یادېږي یو خوا مې وچود په خپل محبوب باندې او په خپل دوست سره نه لار نو ته مې بیا لوړه چې دی ورته څه وایي وی ابوبکر خدای له دې اخېستې که ځان له که ځان له دې اخېستې وه نو بس بیا به تا نه نه خوځم در سره به یم او که خدای له دې اخېستې ما پرېږده چې د الله د دین دپاره د کافرو سره جهاد وکړه نو بعضې علما کوي چې عادت یې وله ورکړه چې ده راجح قول هم ده نه دی نو شام ته لاړ او بعضې وایي چې نه منې که چې نه به دی نو د حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر له لاړه حضرت عمر ته وایه وی عمر ما ته اجازت راکړه جهاد لده وی ما د حضور پاک نه اورېدلي دي چې د الله په لار کې د کافرو مقابله کې جنګېدل دې نه بهتر عمل نشته وی عمره یو خوا مې په رسول الله پتلو ملا ماته شوه بل خوا د ابوبکر په مرګ مې ملا ماته شوه نو ته م رانه ځې چې ته بانګ وې په ما ته د حضور پاک زمانه را یادېږي ابوبکر ته م وی رضی الله عنه ته عمر ته وی ابوبکر عمر قسم دې که بانګ خوند راکوي ماله بانګ خوند نه راکوي زه چې به بانګ به مې وې نو په یو سترګه به قبلې ته کتل په بله سترګه به مې د رسول الله مبارک هغه خشته او نیازبین او چمکدار مخ ته کتل ماله بانګ خوند نه راکوي بهر کې په اجازت یې ترې واخېسته او شام ته له دمشق ته له او بیا یو عجیبه ده شام چې کله فتح شو بیت المقدس دا هم وره نو حضرت عمر وی بلال دې علاقه کې دی رهولی و یا خو جنگ کې شریک دی جهاد کې شریک دی د کافرو وی رهولی نو بیت المقدس ته ودرو وی شابه هغسې بانګ ووایه چې رسول الله مبارک ته به دې بانګ وی نو بیت المقدس کې لومبی بانګ دو وی او چې هلته بانګ ووی نو حضرت عمر او صحابه ورته جاړي وینن ډیره موده پس مونږ ته د رسول الله مبارک د زمانې یاد تازه کو او بس ته کنه بلاله بس مدینې ته راځه وی نه مدینې ته نه مدینه ډیره خواږه ده د مدینې خاوره ډیره خوشبویه ده مدینه کې مې محبوب پروت دی ډیره خوږه ده خو ما ته خپل محبوب یادېږي چې ما به بانګ وی د هغه مخکې انیشته نو ماله مدینه کې بانګ خوند نه راکوي او بې بانګه به مې پرې نه دی منت یې ورته وکړه رانغی نو خوب یې ولیده نبی کریم
صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید نو حضور پاک ورته وی بلالا دومره بے وفایی بس دی دا ستا وفا ده ما سره دومره بے وفایی چې زه لاړم نو زه دې پرېښوم او زما کلی دې م پرېښوده نو مدینې ته راغی یو جشن شو په مدینه کې دنیا خلق رالل او ښځې خبر شو ماشومان خبر شو چې نن به بیا د حضور پاک یاد تازه کېږي نن به بیا هغه اذان ویلې کېږي چې کوم به رسول الله مبارک اورېده او د بلال د مبارکو شونډو نه به د توحید او د الله د وحدانیت او د پیغمبر د رسالت اواز بیا وځي نو رالل وی شابه بانګ به وی وی دی له نیم راغی ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده په خوب کې ما نه ګیله کړې ده نو د خپل محبوب ملاقات له راغلی بانګ له نیم راغلی ما مه وجنئ نو حضرت حسن و حسین یې وله راوستل حضرت حسن و حسین ناغی رالل نو د خپو نه ورته راتاو شو کاکاجي مونږ د به خپل بانګ به وی مونږ ته به بانګ وی او تاریخ لیکي چې زنانه او سوال جوابونه راولیکل مونږ ته به د حضور پاک دا وره یاد دی د پیغمبر زمانه به مونږ ته یاد دی الله اکبر نو ودرېده نو بانګې شو او داسې بانګې وه چې مدینه کې یو اختر شو اختر یو جشن شو او چې چا الله اکبر اورېد نو زنانه کوټو ته وکت او ماشومان رامړ دي او د خوشحالۍ به په سترګو نه اوښکې روان وو یو عجیبه انداز دی او دی وی په ډېر جوش باندې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او يشهد ان محمد رسول الله نو محمد تم نه مخکې لازړ لاندې را پرېوت ځکه د کب کوټړه قید یو تاریخ ولیکلي چې سې ورکړه وفات شو خو بل تاریخ لیکي چې نه بېهوشه شو راجحه همدا ده بانګې پوره نه کړی شو واپس لاړ شام ته وی بس دا باندې نه کېږي او چې به پاک وي نو حضور پاک به دومره شوق کې راغی چې کله به ما ته آواز وکړو بخ 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 یا بلا واه 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 هغه آواز به ما له څوک راک ما چې به بانګ ووي نو زه به ودرېدم نو ما به دروازه کې آواز وکړو الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله الله رسول منذر منذر زموږ د آواز چاته کوي دا به کې د حضور پاک مینه وه جذبه وه الله یې دغه مینه جذبه په موږ کې پیدا خیر بیا واپس لاړ راجح قول دا دی چې شام ته واپس تا او شام کې بیا په 20 هجره کې دی وفات شوی دی او څوک کوئی چې باب صغیر ورته وایي په دمشق کې هلته دفن دی یو تاریخ وایي چې نه په اردن کې دفن دی عمان کې او چې کله مړ کېده نو ښځه ورته ناسته ده وحزناه ورته جاء غمونو درنګ تور دی خو مینه ډېره محبت دی نو دی ورته څه وایي ښځې ته وحزناه مه وایه دا مه وایه چې اوهو غما وفرحا دا وایه ولې لن نلقى الأحبة محمدا وحزبا ماته دا مه وایه غم مه وکړي وله خوشحالي ده بل دوستانو سره ملاقات کیږي هلته دوستانو ملاقات لازم او چا لازم محمد مصطفی له او د هغه ملګرو له روانې دې خوشحالي زما وروڼو اسلام موږ د دا یو نښه پرېښې ده که غلام هم دی او سردار دی چې ایمان پکې وي او د الله او د رسول مینه پکې وي
که بے کسه دی او که بے سوکه دی او تلیدلو سپلو والا دی او پردی غلام دی او چی ایمان پکی دی نو د سر تاج دی د سرو زرو دی اللہ تریر خواخو او گنیر مالدار دی و بیدین دی منافق دی پدلکی دا خدا و رسول مین نشتا دا جہنم خشاک دی اللہ دی ملکی دا اللہ و دا رسول مین پیدا نو مشہور صحابی دی معاذین دا حضور پاک او بدے محرم کی وفات شو شریعت او اسلام سشے دے مونگ وط شریعت وائے لکا خبر پا شریعت کو مونگ وط اسلام وائے لکا مونگ مسلمانان یو او اللہ فرمائی ردویتو لکم الاسلام دینا ما که دا لکم دین غرکڑے دے غی اسلام دینم وطوائے ہدایتم ورطوائے اہدنا الصراط والمستقیم او ہدایت دا نیغ لاری دا صراط مستقیمم وطوائے نو دا اسلام او دا صراط مستقیم او دا شریعت او دا دین سشے دے نو اگر طالبانو خبر نکو اب یا مون پا حدیث و کتابونو کی کتاب الایمان کے بیاغیتو دے خبر کو تاسو دا پوی مطابق ویم دا قرآن شریف دا حضور پاک سنت او دا اغینا اخکل شوی مسئلے دیتا وی دا شریعت لنبی سیس قرآن شریف دے اسلام شریعت صراط مستقیم دین لنبی قرآن شریف او ورسرا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت او بیا پا قرآن خود عمل نشے کولی نا پا سنتو دا غی پا مسلو با عمل کے اغی مسلو تا زمونگ دی علماء یو نوم اخو دی غی تا فقہ وای بیا فقہ کے یو دو سیزون و سر نورم دی یو تا اجماع وی ام پا قرآن و پا سنت ثابت رضیاتی شے ندی قرآن وی چی دا حجت دی یو تا قیاس وی اغم پا قرآن و سنت من طالبان و توایو ثابت دا اغم بل شے ندی اغم دا قرآن و دا سنت مسئلی یو طرف تا خورول یو بل طرف تا اڑول خو خلاصه دا دا مارونو چه دو سیزون دی یو قرآن و سنت او زمان پا دی وطن کی او پوٹے گونده پا دی خلقو کی سستی راغلی دا او عامو خلقو لباز خلقو ذہنون خراب کردی دی بس دا خدای قرآن شتا کنا بل شتا پاکیوی ساجت دی او دا پیشنگوی دا دوالو جہانو مبارک سردار کردی دا حضور پاک فرمائی وی اخیره که با یو کس دا سیوی دا سے خلق بی چه غیب پخپل تخت بانده ناستی پخپل منصب بانده بناستی متکبر انسان بی کبر جن او خلقو تبوی چه اللہ سروڑی دے غمنو بس نور پا کسی شے دے بدا اللہ منو نور قسی پسی منگ نمانو قرآن منو بس قرآن اللہ لے گرے نور قسی پسی نمانو حدیث نمانو سنت نمانو قسم دے حضور پاک فرمائے قسم میں دتاو خوان چه گورے اے خلق خبردار چه دا سے خلقو نوینم لا اجیدو دا خلقو نوینم چه دا سے خلق موجود نشی پا دنیا کے او قسم دے حضور پاک فرمائی چه ما سروڑی دی اغم دا قرآن برابر دی ما چه سروڑی ذکا حضور پاک چه سروڑی دی دا زانے ندی روڑی چه کم دا شریعت خبری دی شریعت تشریعی و تزمون طالبان وی اغا پیغمبر مبارک دا اللہ نا نقل کئی اس اللہ سوئی مونگ با اللہ توگر زه حیران پدیم که لکه تا قرآن تا ناش دان تاری قرآن شریف کو لو کردی دی او ڈبل میکون دی لگولی دی او خلق دا سنتو بنے کے کشر کولی برباد کو تبے کا ایمان نے اخلاص کرد اللہ فرمائی ما وما اتاکم الرسول فخذوه چه پیغمبر سر اوڑی دی پدی طالبان پوئیگی ام خلق نپوئیگی الرسول معرب باللام حضور پاک منادی او ما دا عموم دا پارا دی ارشے چه پیغمبر روڑی دو قسم دی یو وحی جلید او یو وحی خفید چه سی در تا اوی پیغمبر
فخذوه اونیسه پکړو وما نهاکم عنه چې دا کم سیز نه حضور پاک منع کړي نو فانتهو ځان ته وساته الله وی زه نه ته قرآن منې نو قرآن دې ایت باندې ستا عمل شته ته وایې زه قرآن منم نو دې باندې عمل شته وما اتاکم الرسول الله وی زه خو نه ویم ما هر هغه څیز چې الله پیغمبر راوړو فخذوه اونیسه پکړو کلک اونیسه عمل پې وکړئ نیول د لاس نه عمل پې کو سم یو سړی ویل کا اونیسه دا شی کلک عمل پې وکړه او چې د کم څیز نه پیغمبر منع کړي نو فانتهو ځان ته وساته اوهو واتقوا الله الله ایمان او یریږه ګورې دا چې ما راته سوی په دې عمل وکړه ان الله شدید العقاب وی زمانه سخت عذاب والا نشته ګورې داسې عذاب به درکم چې پته به راته بیا ولګي د قرآن معنا به تر خپلې ګېډې در وباسې نه د قرآن معنا به هغه کوې چې تا ته د دواړو جهانو مبارک سردار ویلي ده او دام الله وی انا نحن نزلنا الذکر قرآن شریف کې چې ذکر څومره راغلی دی قرآن ته مراد انا نحن نزلنا الذکر قرآن منازل کړی څه دپاره د الله زمونږ ستاسو د هدایت دپاره وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الله وی مونږ به حفاظت کوو حفاظت یې په چا کړی دی په رسول الله مبارک او د هغه نه پس د هغه په صحابو باندې او بل ځای الله فرمایي چې وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اے پیغمبره اے مبارکه تا ته ما قرآن نازل که چې عظیم نصیحت دی لتبین للناس ما نزل الیهم د قرآن په معنا به دا خلک ته پوهیږي نو چې پیغمبر مبارک د قرآن په معنا خلک پوهیږي نو د پیغمبر د پوهیولو ته د رسول الله مبارک سنت او حدیث وایي په دې خو مونږ پیغمبر پوهی کړی الله په قرآن شریف کې فرمایي اقیموا الصلاة دومره ویلي دي اقیموا الصلاة او صلات څه ته وایي د صلات خو ډېرې معنی دي په لغت کې صلات رحمت ته هم وایي صلات خاص رحمت ته هم وایي صلات برکت ته هم وایي او نور طالبان تحریک الصلوین او صلات العود وغیره نورې معنی هم کوي دا پنځه منځونه چې راغلي دي په قرآن شریف کې یو منځ کې بیا 2 رکاته دي چا کې 4 رکاته چا کې 3 رکاته دي او بیا په یو رکات کې رکوع ده 2 سجدې دي او دا ډک رکات او دا تش پښتانه وي کتاب هم وي او دا قید اول او دا اخره ده او دا به پکې تحیات وي او دا به پکې رستو درود شریف وي او دعا به کې راشه ماته په قرآن کې وښایه دا ماته چا ویلي دي چې د اقیموا الصلاة دغه معنا ده د دواړو جهانو مبارک سردار تشریح خو ماته حضور پاک کړی سبا به ته مونځ نه انکار کوې چې مونځ هم په قرآن کې نشته سبا به دې نه انکار کوې چې دا سار 2 رکات هم نشته د ماسپښین 4 هم نشته ولې په قرآن کې د دې ذکر نشته قرآن د شارح شرح کوونکی څوک دی د دواړو جهانو مبارک سردار ته چې د سکول کتاب وې ته په خپله ولې نه ګورې هلته استاذ لګیا دی د هغې تشریح درته هغه کوي د استاذ تشریح منې ډاکټر د ډاکټرۍ د کتاب تشریح درته کوي د هغه خبرې منې ولې چې ته پې هغه پوه کړې په کتاب د ډاکټر پوهیږي د انجینرۍ په کتاب د انجینیر پوهیږي د معیشت په کتاب د معیشت ماهر پوهیږي نو هغې خبرې منې ولې یاره جي ما پوه کوي په دې کتاب نو په قرآن چا پوه کړې حضور پاک نو د حضور پاک خبرې نه منې قمقله یو لوی فتنه روانه زمانو د انکار حدیث لار د خلق د حدیثونو انکار کوي په الله قسم جمعات کې ناستیم د دواړو جهانو سردار فرمای چې زما د سنت او حدیث نه چا انکار وکړي د ایمان نه خلاص کافر جمعات کې په منبر دته ناسته د پوهېږي راشه یو عالم سره کښېن غټې غټې مدرسې شته لکه که ستا لکې څه شکي ستا په لکې څه شبهی هلکه چې ستا د صحت متعلق او د دارو متعلق څه خبرې نو چا نه ځان پوهی وایه ډاکټر نه میک ته نه خیږي چې هغه ډاکټر دا خبره کړې غلطه ده ولې زماړه دا وایي
هغه انجینیر دا خبره کړې ده ډېره غلطه یې کړې ده ولې زما اړه دا وایي خلک به در پورې خاندي چې خوار شي هغه خو 15 کاله سبق ویلی په کالج کې تا څه ویلي دي صرف د اردو کتاب دی وکته نو هغه سره مقابلې کې لاړ شه هغه ډاکټر سره کښېنه چې دی پوه کړي هغه انجینیر سره کښېنه چې دی پوه کړي دغه زمیندار چې دا زمینداري کې بالکل غلطه کوي دا غلطه طریقه ده نو خلک به در پورې خاندي چې ړه پکې د هغو شو ماشوم پکې غل ویش ورته وایي غلطه طریقه کوي ته خو زمیندار نه هسې به د کتاب میتاب کتلي په لاره به تللي او شنه بوټي به دې کتلي او یوې به دې کتلي لږ ورشه یو پوټی په پوله تیر شوی زمیندار سره کښېنه نو به دې پوه کړي ځان به دې پوه کړي دقه رنګې علماو 8 کاله او 9 کاله 10 کاله په مدرسو کې سبق ویلی دی او بیا خوړې دی طالبانو ته او تا صرف د اردو 2-3 کتاب وکتل او یا دې صرف دوره وکړه د څه نه خبر نه شوې صرف معمولي او خلک ګمراه کې ظالمه د کافرانو آلیکار ګرځي د اغیارو آلیکار ګرځي په فیسبوک او په نټ پیسې ګټي آی هی د پیغمبر په جامه پیسې ګټي څومره ظلم دی پیغمبر سپکې او پیسې ګټي د پیغمبر د خبرو نه خلک منې کې او په هغې پیسې ګټي د پیسو دپاره د پیغمبر په جامه باندې خټې اولې د پیغمبر جامه بدنامه او خلق بدګمانه کې په پیغمبر سو کوئی بخاری نه منم سو کوئی مسلم نه منم سو کوئی هغه کتاب نه منم دا بخاری لیکلی دی بخاری لیکلی دی خو د خپل خېټې نه هغه سره پوره سند دی چې دا حدیث په پلان کې نه اورېدلی دی هغه د پلان کې نه اورېدلی دی هغه د پلان کې نه اورېدلی دی هغه د صحابي نه اورېدلی دی هغه د حضور پاک نه اورېدلی د بخاری کتاب دی بخاری منم په قرآن منم بخاری ممنه بخاری چې کوم د پیغمبر حدیث راوړی دی اقو منا ترمیزی ممنه ترمیزی او ملاو هغه چې د حضور پاک کوم حدیث راوړی دی د استادانو یو پرسه جوړ کړی دی او بیا یو استاد چن کړی دی بوله خبره نه ده چې د استاد حافظه څنګه وه د دې استاد دیانت او دیانتداري ایمانداري څنګه وه او دی استاد د خپل استاد سره ملاقات کړی دی او که نه دی کړی د ده نه اورېدلی دی او که نه دی او د ده بل متابع ورته وایي شاهد ملګری شته او که نشته یوازې لګیا دی دا ټولې خبرې چڼ شوي دي 1400 کاله وشو علماء چڼ کړي دي او په دې جلدونه کتابونه لیکلي شوي دي د ځانه نه وایي زه چې یو خبره دلته تا ته کوم د ځانه به نه کومه که مې وکړه سې خوشطبي به مې کړي که مې د ځانه وکړه نو هسې ستا د ترغیب دپاره به کړي چې تا پوه کړم خو چې شریعت او دین ذکر کوم نو زه به بیا قرآن ذکر کوم او زه به د پیغمبر حدیث ته ذکر کوم بیا خدای مو وایا چې دا قرآن نه منم وروره دا خو تاج کمپنۍ چاپ کړی دی تاج کمپنۍ څه اعتبار دی دا قرآن نه منم دا خو علمي چاپخانې چاپ کړی دی هغې له څه اعتبار یا د خدای بنده علمي چاپ کړی دی خدا د هغې قرآن نقشه ده چې کومه حضور پاک صحابو ته ښودلې ده دقه رنګې بخاري شریف کې ترمیزي کې چې کوم احادیث صحیحه دي دا د هغې خبرو نقشې دي چې کومې حضور پاک پیغام صحابو ته بیان کړي دا همغه خبرې نو الله قرآن شریف کې فرمایي ړمو دردو کې څوک ړمو دردو کې وما اتاکم الرسول نن هر سړی ختلی دی فیسبوک ته او په فیسبوک پیسې ګټي او د پیغمبر په ناموس پیسې ګټي ظالمه پیسې ګټي په څه ګټي ماله په یوټیوب او په فیسبوک پیسې راشي پیسې پیغمبر بدنامې پیسې ګټي د پیغمبر حدیث بدنامې پیسې ګټي د پیغمبر جامه خړی نو پیسې ګټي یا د خدای ظالمه په بل څو ګټه په دې دنیا کې تا ته راسودونه په نظر نه راځي چې خلکو ته دا ور مخکې چې دا سودونه مه کوئ دا نه پیغمبر یې نه تا ته په دې دنیا کې دا بربنډه لکان او جینکۍ چې ګډ ورګرځي دا ترینې په نظر درته نه راځي دا په دوکانونو کې چې دا خلک دوکې شاکې کوي او غلط څیزونه خرڅوي دا نه ته دا راته نه ښکاري دا چې سراسر کمې ګمراهۍ کېږي او ګناهونه کېږي او ټوله دنیا ورته ګوري دا درته په سترګو نه ښکاري په دې پیسې نشي ګټلی چې خلکو ته دا برایۍ ور مخکې کې نو پیغمبر پسې لګېدلی هغه پیغمبر چې ما ستا دپاره هغه څونه خواري کړی هغه پیغمبر چې دې نه وي موږ به نن د کفر په تیاره کې او په ګمراهۍ کې پراته هغه پیغمبر چې د دې امت دپاره هغه په شا لرې غورځېدلی دی پیروانونه پرې غورځېدلي دي هغه پیغمبر چې د دې امت او د دې دین دپاره طایف سفر کې وګوره وینې ترې تویې شوي دي هغه مبارک پیغمبر چې د دې دین دپاره هغه خپل وطن پرېښی دی
غاښ مبارک یې مات شوی دی هغه پیغمبر چې په سجده باندې پروت دی او جاړي او بیبي ورته وایي ولې جاړې وایي امت له سوال کوم چې الله زما امت معاف کړي هغه ستا خیرخوا پیغمبر تا ته رور ویلی دي څه مونږ ته څه ویلی دي رونه یو ځل یې وفرمایل ارمان که ما خپل رونه ولیدلې وددت لو انی رأیت اخوانی دا مهرمان دی که خپل رونه مې ولیدلې صحابه ورته وایي اولس مونږ ستا رونه نه یو د الله رسوله وی انتم اصحابی تاسو خو زما ملګري یې رونه مې څوک دي هغه کسان دي لم یأتو بعدو چې اوسه پورې نه دي راغلي وروستو به راځي زه به یې نیم لیدلی او نالیدلی به په ما ایمان راوړي لیکن زما رونو دغې امت پیغمبر معاف نه کړ د امت د پیغمبر نوسې حضرت حسن هم شهید کړ د امت د پیغمبر په ننسوي په جنازه هم غشي ورول چې څوک وله جنازه ونه کړي د امت د رسول الله مبارکه هغه نیازبین بچی هغه خشته ښکلې بچی چې د پیغمبر په شا به اوچتېده او د پیغمبر به وله شونډې ښکلولې حضرت حسین د هغه نه هم سر پرې کړی د امت د پیغمبر نوسې نه دی معاف کړی حضرت حسین نه دی معاف کړی حضرت حسن نه دی معاف کړی حضرت عثمان نه دی معاف کړی حضرت عمر نه دی معاف کړی نو دې نه به ګیله نه کوي دی به پیغمبر څه معاف کړي حسن علالول او وجل او حسین علالول دا د پیغمبر رخ خفه کول دي که نه دي خفه کول پیسو دپاره خلک څه نه کوي نو الله فرمایي نن درته صرف د رسول الله مبارک د سنت یو دوه خبرې کوم ما اتاکم الرسول فخذوه چې څه درته راوړي دي ونیسئ وما نهاکم عنه فانتهو څه نه یې منې کړي هغې نه ځان وساته وایي واتقوا الله الله وایي ما نه ویرېږئ ویرېږئ لغوي مفهوم دغه دی ان الله شدید العقاب الله په شان سخت عذاب څوک نشي ورکولی زما خبره ومنه بل دی ورته الله څه فرمایي قل ان کنتم الله پاک حضور پاک ته فرمایي ښه ما ته نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله پاک قل ووایه ورته ای محبوبه ان کنتم تحبون الله هلکه زمونږ د ټولو الله سره خو مینه شته که نه ان کنتم قل ووایه دې امت ته قل ووایه ورته ان کنتم تحبون الله که الله سره مینه لرل غواړئ نو فتبعوني زما تابعداري وکړئ د الله مینه په چا باندې موقوفه شوه د پیغمبر په تابعدارۍ ته څنګه قرآن ترجمه کوې ته په قرآن نه پوهېږې قل ان کنتم تحبون الله که الله سره د مینې دعوه لرئ او مینه کوئ نو فتبعوه نه دی چې د الله تابعداري وکړئ ورپسې څه دي فتبعوني زما تابعداري وکړئ و دا ورته ووایه د حضور پاک تابعداري وکړئ نو بیا به څه چل وشي چې د پیغمبر تابعداري وکړې نو یحببکم الله بیا به الله در سره مینه کوي الله به در سره مینه کوي رب العالمین او ویغفر لکم ذنوبکم ګناه هم درته بخي والله غفور رحیم الله غفور دی او مهربانه دی نو د الله د مینې نښه څه ده د رسول الله مبارک تابعداري کې د حضور پاک تابعداري او په خدای قسم چې دا صحابه وکړه دویمه پکې نه ده ویل فورا یې کړې ده اوس یو دوه درې مثاله درته در کوم عام مثالونه هغه د طالبانو دلایل درته نه ویم عام مثالونه چې تاسو عام دوستان ورباندې پوه شئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې یو منافق دی منافق هغې ته وایي چې په خولې مسلماني او دړنه کافر یو یهودي دی د دواړو په یو ځمکه جګړه راله دواړه رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یهودي په حق او منافق په ناحق نو حضور پاک د هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه د شریعت مطابق چې دا ځمکه ستا ده دواړه راووتل دا منافق د یهودي ته وایي راځه عمر لځو چې موږ له هغه فیصله وکړو وایي دا پیغمبر مبارک چې وکړه وایي بس ته راځه په هغه کوو دا ما ته ټیک نه ښکاري خدایا
لاړل حضرت عمر فاروق نه. مطلب یې دا و چې حضرت عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري، سړی خو نور منافق و، نو کیدی چې زما پرو کي. چې لاړ حضرت عمر فاروق ته دروازه ولا راووته، وی صاحب زما او د یهودي په ځمکه جګړه د موږ له فیصله وکړه. هغه وی ډېره ښه چې دا خبره وکړه. یهودي ورته وی عمر ته، وی عمره وی اوس موږ لاړو حضور پاک له، هغه زموږ فیصله وکړه خو دی هغه نه مني، تا لې راوستم. عمر ورته ډېره خبره چې د هغې نه ده منلې، زه به دله وکړم که زه به دله فیصله وکړم، 2 منټه ودرېږې زه راځم. حضرت عمر کور ته لاړ او توره یې راواغېشته او چې بار ته راووته چې شړق شو منافق یې په دا توره او سر یې تیل ته وغورځو. وی چې د حضور پاک د فیصلې نه پس ماله څوک فیصله راوړي دقه فیصله به وله کوم. صاحب لوی غوغا جوړه شوه چې عمر مسلمان وجلی خو منافق و. رسول الله مبارک له خبره راله، رسول الله مبارک حضرت عمر راوغوښته، وی سړی دی وجلی دی، وی او د الله رسوله ومې وجه. ولې دی ووجه؟ وی ستا د فیصلې د پاسه ماله فیصله راوړه. اوس هم دا وی دا ایمان دی، ایمان دی ته وی چې ستا فیصله نه مني. هلکه چې د پیغمبر فیصله نه مني او دا مې نه رخوښه، خو مطلب دا چې پیغمبر انصاف نه دی کړی کنه. نو چې پیغمبر ته څوک بې انصافه وی هغه مسلمان دی که کافر دی؟ کافر. وی ستا فیصله څوک نه مني و هغې نه پس ماله راځي، نو دویمه خبره پکې نشته، دقه فیصله به کوم. فوراً په قرآن شریف کې آیت نازل شو. حضور پاک ورته عمره خیر دی هسې به دې پې کړی، زورنه به دې ورکړی. وجه دې ولې؟ فوراً الله قرآن شریف کې آیت نازلوي. څه فرمایي؟ الله فرمایي چې فلا وربک لا. ګورې عمر مه چیړه، عمر ته دا خبرې مه کوه چې غلط فیصله دې دا کړې ده. زما د ستا په رب قسمي، الله وی زما د په خپل ذات قسمي، لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. تر څو چې تا له فیصله نه راوړي او تا باندې اعتماد نه کوي، دا قسم می دی الله فرمایي په خپل ذات چې دا د سره مسلمان نه دی. فلا وربک لا یؤمنون حتی الب مسلمانی چې پتا فیصله وکړي. یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اوهو 3 ځله الله خبر مضبوطه کړه. پتا به فیصله کوي او پړه کې به په خولې په ظاهر به هم غږ نه کوي، مني به د ړنه به هم مني. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. طالبانو ته موږ دې کې ډېرې اوږدې خبرې کوو، بیا به دوی پړه کې دومره پوټې شک هم نه محسوسوي چې پیغمبر غلطه فیصله کړې ده، د ړنه به مني. او بیا څه وایي؟ ویسلموا تسلیما، بس عمل به هم کوي. راشه پیغمبر فیصله وکړه زما په عمل دی، روړه دا ځمکه دی. دا خو قرآن وایي که نه چې د پیغمبر خبره منه، خو چې نه منې دغه د سزا ده. کم چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. او 2 قسمه سنت دي، یو اسې عام عادي سنت دي، د مستحبو په درجه کې دي. په خدای کې صحابه هغې ته په داسې انداز کتلي چې توبه به وباسي. لکه زه یو مثال دله در کوم چې تاسو پوه شئ. حضرت عثمان رضی الله عنه رسول الله مبارک مکې ته ولېږه مذاکراتو له، چې ته لاړ شه اهل مکه و سره خبره اترې وکړه. د حدیبیې د صلح مقام دی. رسول الله مبارک تلي عمرې له او د مکې کافرانو نه پرېښود. په حدیبیه کې پړه واچو، دمه وکړلو. حضرت عثمان یې مذاکراتو له ولېږه. چې عثمان رضی الله عنه مذاکراتو له لاړ، نو د هغه دا پنسه به ورته وایو، لنګ به ورته وایو، لنګ به وایو. حدیث کې لنګ دی، د پنسه به ورته وایو. دا پنسې دا لنګ د دې ګیټو نه اوچتې وي. نو په عربو کې دا رواج و چې هغوی به کمیس او لنګ یا پرتوګ ځان پسې په ځمکه راښکه. اوس هم ډېر خلک داسې وي چې هغوی د پرتوګ پیسې د ګیټو نه ښکته کوي، په مانځه کې هم ښکته کوي، پورته کوي نه. هلکه ګوره دا مکروه دي. ښه مانځه کې پرتوګ د ګیټو نه اوچت ساتئ، پنسه د ګیټو نه مه ښکته کوئ، دا ګناه د ناروا دي. او اوس هم عرب کمیسونه تاسو وګورئ نو ورپسې په ځمکه راښکې شي، د ګیټو نه لاندې کوي. دا مخکې هم د هغې رواج او اوس هم رواج. نو چې چا به پرتوګ یا لنګ د ګیټو نه اوچت و نو دوی به پورې خندل،
وی لاندې ټول خپې ښکاري. نو حضرت عثمان رضی الله عنه چتو نو د کافرانو ورپورې خندا کول، یو مو پورې خندل. او عثمان ته وګوره، د کلنګ ته وګوره، مثلا پرتوک ته وګوره، د ګیټو نه پورته دی، ګیټې لاندې خپې ښکاري وراوته. نو یو هم سترګې روزي وی بلم. نو د تره زوی وله راغی، عثمانه څه چل در باندې وشو؟ وی ولې؟ وی ټول خلک در پورې په لاره ځي خاندي، ماشومان هم خاندي، لوی هم ښکاري، بوډاګان هم خاندي. څه چل مې کړی دی؟ وی دا لنګ څوک داسې وی نیکبخته له ښکته کا چې دا ګیټۍ دې پې پټې یي ته اوچت کړی. آی های حضرت عثمان ورته څه وی؟ چې کوم ځای پورې لنګ جنګېده د ګیټو نه پورته، په هغه ځای کې ګوته کېښوده، والله هذا موضع ازار رسول الله صلی الله علیه وسلم. په خدای مې د قسمي چې دا کم ځای ته زما د لنګ دا څوکه رسېږي، دا د پیغمبر مبارک د لنګ ځای دی. بس زه د خپل پیغمبر تابعداري کوم، په دې خلکو څه کوم، یو زر ځله خدای خاندي. او حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فارس ته تللی دی. فارس هغه زمانه کې داسې بادشاهي وه لکه د امریکې، هلته روټۍ خوري او ګڼ شمېر خلک بادشاهانو زامن او دا لوی لوی وزیرانو زامن او دا لوی لوی سرمایهدار ناستې ډوډۍ کې. د ده نه نوړی پرېوته. نوړی چې پرېوته نو حضرت حذیفه ابن الیمان راوچته کړه، هغه خاورې مورې ترې وغورځولې چې ځمکې نه کم شی لګېدلی او باقي نوړی یې خولې ته واچوي. سی به دې خلکو یو بل ته سترګې روزي وویل، وګورئ نوړی د ځمکې نه راوچته کړه. په ځمکه خو چې نوړی پرېږدي نو خلک یې ډېران ته ورځي، وایي ځمکې نه دونه یې رسناک دی، وایي چې ته نوړی په سترګو جوړ نه ده لیدلی. د دې حالاتو نه دا معلومیږي یو بل ته سترګې روزي وایي. دا څه وکړه؟ خو لوی خلک و مالدار، هغه څه چل وکړه؟ های های هغه وی قسم مې دی د الله په ذات دی، دا د پیغمبر سنت دی. ښه د چا سنت دی؟ د حضور پاک. ترمذي کې حدیث دی، حضور پاک فرمایي چې کله نوړی د نه په ځمکه وغورځېږي، راوچته کا چې کم خوره ښیږه شګه لګېدلې ده هغه ته وغورځوه، باقي خولې ته واچوه. ولې نوړی بې ځایه ضایع کې؟ ولې نوړی بربادی؟ دقه رنګې د سیو ټنګری ده نه پرېوته. نو بعضې خلک چې خلک داسې وي که نه، نو دیکه ورکړي چې ما پورې به خلک ونه خاندي چې دیکه ورکړم وایي به جلکه دا سړی داسې راوچته کا، خوره ښیږه ته لرې کوه او په خولې باندې ورومنډه واچوه. مالټې ټنګری ده نه پرېوته، راوچته کا چې کوم د خورو ښیږو ځای دی هغه لرې کا خوا کا او باقي خولې ته واچوه. او ورته څه وایي؟ اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء. د دې قمقلو دپاره د پیغمبر سنت پرېږدم؟ دا قمقل دي وکېږه خاندي دي، دې دپاره د پیغمبر سنت پرېږدم؟ ولې پرېږدم؟ زه اکثر دې ملګرو ته وایم، ای ملګرو چې خلک د انګریز په طریقه نه شرمېږي، د انګریز په شان ټیانې چولی، د هغې په شان جامې، او جینکۍ د ډمانو په طریقه نه شرمېږي. ډمانو سینې ښکاره کړي دا بره مری سره، دویم دا بره مری سره سینې ښکاره کړي. ډمانې لستوڼي نی، دیم بې لستوڼو ګرځي. ډمانې خپل سرونه او ویښته خلکو ته ښیي، دیم خپل سرونه او ویښته خلکو ته ښیي. نو چې یو ښځه د ډمې په شکل خوښولو نه شرمېږي، زه د پیغمبر په شکل ولې وشرمېږم؟ د انګریز په سنت او په طریقه خلک فخر کوي، انګریز په شان جامې مې چولې دي، انګریز په شان سر مې پرېښی دی، انګریز په شان شکل مې جوړ کړی دی، زه د خپل مبارک پیغمبر په شکل ولې وشرمېږم؟ د پیغمبر د سنتو نه منل د یو عام سړي خبره درته کوم. په ایران کې پخوا یو شاعر و، بېدل به یې ورته بېدل فارسیبان شاعر و، ډېر زبردسته شعر به یې وی او ټول به د رسول الله مبارک په نعتونو په صفاتو کې اکثر جوړول. نو هغه شعرونه پخوا د شعر و شاعرۍ زمانه و، هغه ډېر خواره شوي. په هندوستان کې یو سړی و، هغه چې د هغه بېدل شعرونه واورېدل نو هغه وی چې خدای دې بلاوي څنګه، دا شعرونه خو ټول د پیغمبر د مینې نه ډک دي، دا خو ډېر لوی عاشق رسول دی، یاره زه هم د ده ملاقات کوم. هغه مطلب دا و چې دی به ښکلې په شریعت برابرې. د هندوستان نه راغی ایران ته،
هلکه هندوستان نه چې راځي خو پاکستان او بیا ورپسې بلوچستان او بیا به ایران ته دي پیاده مزل وي هغه زمانه کې چې لاړ بېدل تپوس یې وکړه مشهور شاعر و اوله راووته وی بېدل سره مې کار دی وی زه بېدل یم که نه وی زه خو هندوستان نه ستا ملاقات له راغلی یم ستا د پیغمبر صفتونه مې واورېدل په شعرونو کې نو شوق مې راغی چې زه به تا سره ملاقات وکړم داسې دی ګیره خو دې خریلې ده هغه ګیره هم خریلې وه نیکبخت او برېت مرېت هر څه یې خریلې تش سوټې و سونا مونا ایسے منو ګیره مې خریلې وه او ورته داسې دي داسې دي ریش را مې خره او ویښته خرې او د پیغمبر صفتونه کې او ته څه وایي اوس هم ډېر خلک دا خبرې کوي یاره جي دا ګیره کې دا خره یم خوړنه پاک یم چې څنګه مې مخ پاک دی نو له مې مغزې پاک دی دیم ته دا الله دله ګورم چې پته راته ولګي چې دا پاک دی که دا خیرن دی کله دې پاک وي نو تا به د پیغمبر سنتو ته سپک نه کتل اړه خیرن دی اوړه ښکاري نه نو ځکه وایي چې پاک دی دا خو به یو سړی وي زما لرې پاک دی یو سړی به وي زما کولمې پاکي دي نو ته راشه سر دی او دسماتي ته کښېنوم چې پته راته ولګي چې دا پاکي دی او که دا ګنده دی دا دعوې خو بار سړی کوي ښه او ته څه وایي وی ریش را میخ راشیم ولیکن دل مسلمان را نه میخ راشیم وی ګیره خو خریمه خو د مسلمان له نه خریم ګیره خریل خو د ما خپله ګناه ده دا څه خبره ده خو مسلمان ته تکلیف ضرر رسول ډېر لوی جرم دی نه کوم د مسلمان له نه خریم هغه د هندوستان کس ورته څه وایي وی غلط گفتی دل رسول الله را می خراشی وی غلطه دی وی د مسلمان لنه د پیغمبر په زړه چاړه راکاږي ولې ګیره خره دې طریقې محمدیه کې یو قول دی هغه لیکلی دی چې کله څوک ورشي رسول الله مبارک ته او سلام پې واچوي د وفات نه پس او د ده ګیره نه ګیره خریلې وی په قبر کې ته حضور پاک مخړی زه دا خو ته مه منه ته وایې د یو صوفي خبره ده نو دا واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم له دوه کسان رالل مجوسیان کافرانو دواړو ګیرې خریلې کافر اوس کافر چې څه کوي کوي به هغې سره زموږ څه کار دی قسم په خدای حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک دی مخ بل طرف ته واړه مخې ته واړه او بیا ورته وي دا ګیرې ولې خرایې وی امرنا ربنا ان نحلق لوحه مونږ ته خپل رب هغې به خپل بادشاه ته رب وی مونږ ته خپل رب حکم کړی دی چې دا ګیرې اخرایې حضور پاک څه وی بل امرني ربي ما ته خپل رب حکم دی چې زه ګیره غټه کم او ګڼه کم ان نعفي لحیتي چې زه خپله ګیره ګڼه کم ګڼه ما ته خپل رب ویلی دی دلته اوس هم خلک وایي ماړه خو سنت شی دی سنت نه دی واجبه ده ګیره خریل ډېره لویه ګناه ده او جرم دی نن نه پس ټولو وروڼو ته وایم او دوستانو ته وایم مه خریئ ګیرې وره څونه ګناهونه دي په دې ګیره کې واجبه ده یو واجبه او بل تا ته د ښکلې مخ خشته ښکاري او د ګیرې والا مخ درته خشته نه ښکاري نو ګویا کې د پیغمبر شکل درته ښکلې ښکاره نه شو که او د کافرانو سره تشبیه کې او د ښځو سره تشبیه کې دا خو د ښځې او د مسلمان په منځ کې فرق دی یو کس پکې راته لاوي مو یاره وی ګیره وی جنت کې به د خلکو ګیرې نه مې چې هلته لاړ شي بیا خیر دی هلته به سړی د ګیرې ټوکېدو وخت ته رسېدلی نه په داسې انداز به په داسې عمر کې به په جنت کې چې د جنت مطابق د هغې عمر مطابق ګیره راخیږي نو دی به هغې وخت ته نی رسېدلی او نه به رسي نه به پکې زیاتې راځي لکه دلته کې چې سړی د 9 کالو یا 2 کالو هلکي او ګیرې نه راغلی یا د 12 کالو بعض انسان او د 14 کالي او ګیرې نه راغلی جنت کې به ګیره نه دا مو وایه چې د مور مې هم ګیره نشته ما د یو هلک نه تپوس وکړه کوسه او کوسه نو هلکه دا ګیره دې ولې نشته وایي زه مور ته تللی یم زه مور ته تللی ما ځکه ګیره نشته نو دا بیا ووایه جنت کې بیا وایي د مور هم ګیره نشته نو هغسې ځان کې زما رونو انشاءالله العزیز مونږ به که خیرې د رسول الله مبارک په سنتو عمل کوو هغه چې څه فرمایلی دي زما رونه یې ټول زما دوستان یې
ګیره مخ رایې ښه ډېره ګناه ده یو خدا چې ته خری نو پیسې دې پې لګي نو په ګناه پیسې لګي خامخا بلیډه وغه شی به ولاړ یا نیله به دې پیسې دې پې لګي دویمه ګناه سره همیشه کې یو ګناه سړی یو ځل وکړي دا ته همیشه کې درېیمه ګناه څه ده درېیم ګناه خلک پټه کوي ته یې ښکاره کې څلورمه څه ده څلورمه دا چې دا خرایل مخ ته خشته ښکاري نو خدا خشته نه دی که خشته و نو پیغمبرانو ولې ګیرې بیا پرېښود پنځمه ګناه سره د ګیرې والا مخ ته خشته نه ښکاري نو د ګیرې والا مخ خو د حضور پاک او د صحابه و بله ګناه سره د ښځو سره تشبیه ده او پیغمبر مبارک د ښځو تشبیه باندې لعنت ویلی بله ګناه سره د کافرانو سره د مخ برابر کړی خشته کړی دی کافرانو سره تشبیه دا ګناه کبیره ده نو زما وروڼو او بل چې ورته لا ګناه نه وی دا خو ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم نو که خیر انشاءالله العزیز د دې نن نه پس به که خیر ټول واده کوو ښه چې ګیرې به پرېږدی که خیر او یو کس ما ته وی یاره ګیره زه بل چاته یې ما ته یې نه وي خو ما ته راورسېد وی بیا به څوک ښځه نه راکوي مې ولې دا ګیرو والا بې ښځو ناستي دا هسې خبرې د خلکو د نیکانو ښځو بې ګیرې نه دی خوښه یقین په خدای او که دا راته ګورې بیا په جومات کې ناست یم ما ته یو سړي وی د یو زنانه نه یې تاغه کو وی یو جنۍ وه او مور ورکوله پلار ورکوله یو هلک له او د هغه ویښته په مخنوګیرې خریل او برېت یې خریل وی هغه جنۍ وی چې زه ځان په شان کس سره واده نه کوم سړي سره واده کوم ځان په شان کس سره واده نه کوم په مخ او په برېتو خو زما ویښته نشته نو ښځې ته ولې نه ودېږم چې دته ودېږم زه هغه چا سره واده کوم چې هغه سړی وي د پیغمبر په سنتو باندې برابر نو انشاءالله دا مې ورته نصیحت وکړو ټول به پرېږدی که خیر انشاءالله ګیر نو صحابو ته چې به حضور پاک څو فرمایل په خدای که دویمه پکې و د تبوک غزا له نبي علیه السلام ځي او صحابه ورسره دي او مزل ډېر زیات اوږد دی او ګرمي ده او څاروي کم دي رسول الله مبارک دغسې کېناسته او خلکو له ترغیب ورکوي مدد وکړي ګورو دې ته ګورس صحابه فوراً ځي حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ په زرګونو روپۍ راوړې اشرفې اوښان او اسونه او سامان یې راوړو وایي دا د الله په نوم وقف حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای وی په دغه ورځو کې ما سره پیسې لګې وي ما وی چې نن به د ابوبکر نه نمبر وړو ان سبقته ما ته چې ته مخکې سبقت نه دی کړی مخکې شوی ته نیم نن به ته مخکې کېږم دواړه دوستان وی ما غوټ چې کور ته لاړم هر څه مې نیم کړل راو مېړل حضور پاک ته مې کېښود ناست یم ګورو چې ابوبکر به څونه راوړي هغه سره شی کم دی وی ابوبکر لږ غوندې مال راوړو کېښود چې الله رسول دا واله حضور پاک خو ډېر هوښیار و پوه شو وی ما ته وی عمره څونه مال دی راوړو مې د الله رسوله غوټ مې نیم کو نیم مې الله او رسول له راوړو نیم مې بچو ته او ښځې ته پرېښود خوشحال یم چې شی د ابوبکر نه ډېر دی مال او نمبر مې یوړه وی ابوبکر ته ابوبکر څومره مال دی راوړو وی صاحب کور کې مې چې سمندل ټول مې را جارو کړل او مې او ابوبکر ښځې بچو ته څه پرېښودل وی ترکت لهم الله ورسوله پښتانه وی چې خدای او رسول شته نو بیا څه غم هغې ته مې خدای او رسول پرېښود صحابه داسې د پیغمبر په خبره دغسې عمل کوي کله چې حنین او طاس فتح شو بلا غنیمتونه مسلمانانو ته حاصل شو نو حضور پاک د مکې هغه خلک چې د دو درې ورځو مسلمانانو هغوی له ډېر مالونه ورکړل چا له سلو خان او چا له لږ او چا له ډېر بلا مالونه یې وله ورکړل انصوارو له هغه مره مالونه ورنه کړل د مدینې خلکو له انصوارو یو بل سره ګیلې معنی شروع کړې هلکه پیغمبر علیه السلام خو قریشو له مالونه ورکړل هغې خلکو له چې اوس ورسره مونږ جنګ وکړو هغې خلکو له چې زمونږ په تور اوس هم د هغې وینې پرتې دي او څڅېږې دی او مونږ له نه راکوي هلکه چې کله سخته راشي نو اوازونه مونږ ته کېږي ځکه دغلته یو سخته مقرله نو حضور پاک اواز وکړي یا للانصار ای انصارو راشئ مدد چې سخت نو مونږ ته اوازونه کېږي مال نورو ته میلاویږي د هلکانو دا خبرې وکړې فورا حضور پاک ته اطلاع ورسېده ورس چې اطلاع ورسېده انصوار یې ټول په یو تمبو کې را جمع کړل وی بل څوک بني ښه صرف انصوار بی
چې راجمع کړل سنگ انصار په هغه تنبو کې نو تپوس یې ته وکړه نور خو د سره څوک نشته که نه ټول انصار یې پردي خو نشته وی یو راکې شته وی هغه څوک دی وی یو خورایې مو پکې راکې دی دا حضور پاک د دې خورایې کې دی ځکه د نیکه مور یې د دوی د قوم نه وه نو حضور پاک وخندل وی ان ابن اخت القوم منهم وی خوراییم په قوم کې حسابي پروا نشته نو حضور پاک فرمایي هغوی ته وی څه خبرې مې اورېدلې دي چې کوم مشرانو هغوی وی صاحب مشرانو څه نه دي ویلي او د هلکانو ویلي دي درو خو به هغوی نه څه ویلي دي وی دی وی چې سخته راشي نو وادونه موږ ته کېږي مالونه نورو له ورکوي او دیم ویلی دی چې ټول عمر جنگونه مونږ کړي دي اوس هم زمونږ د تورو نه د دې کافرانو وینې ساسي اوس هم لمدې دي ورسره نږدې جنګ کړی دی نو مونږ له مال نه راکوي هغوی له سل اوښان ډېر شی دی یو کس ته ورکړه حضور پاک ورته څه فرمایي یاره عجیبه پیغام په خدای قسم هوښیارتوب دومره چې د حد نه وتی الله والا پویه ورکړی هوښیارتوب رسول الله مبارک ورته فرمایي دو خبرې ورته کوي وی دوی له مې مالونه ځکه ورکړل چې دا کچه مسلمانان دي لکه له اسلام پوره نه دی ننوتی نو دا مال ورکومه چې د دې په وجه یو پوټې اسلام سره مینه پیدا شي او خوشحاله شي مطلب دا چې اوس د مدینې ته واپس ځم دوی په مکه کې بیا بغاوتونه کوي زه به بیا د مدینې نه راځم ورپسې جګړې د دوی د زړه مینه پیدا کوم ځکه مال مې ورکړي دا خو یوه خبره شي دویم ورته څه وایي های های وی ستاسو مال خوښ دی که پیغمبر هم خوښ دی وی خلک به کور ته اوښان بوځي او ګډه چیلی به بوځي او تاسو به ځان سره محمد مصطفی بوځئ صلی الله علیه وسلم د الله رسول به بوځئ وایي مال دولت اوښان ګډه چیلی بوځي هم خوښ دي که رسول الله مو خوښ دی هغې وي زموږ رسول الله خوښ دی مال ګډه چیلی هم نه دي پکار یو خبر او بس منل صحابو کې بیا دویمه نشته څه چې پیغمبر وایي بس فورا عمل کوي هغې ته پته ده چې د پیغمبر خبره ده الله خبره ده قرآن شریف کې الله فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره چې تا له چا لاس راکړه د حدیبیې پر ورځ او تا سره چا بیعت وکړو عزت خوشحاله د الله خوشحالي جنت دی دا جنتیان دي د پیغمبر دا بیعت دی او څه انما قرآن شریف کې الله بل ځای کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله چې تا له چا لاس درکړه داسې ده چې الله له لاس ورکړي تا له لاس درکړه داسې شو چې چا له لاس ورکړي الله لا د پیغمبر لاس ورکول داسې دي تا سره چا معاهده وکړه داسې شو چې الله سره معاهده وکړه او وروسته سخته خبره ده چې بیا چا ماته نه کړه او که ماته یې کړه نو ګورې سخت عذاب دی وله زما رونو حضور پاک یو ځل د سرو زرو صحابه به د پیغمبر د شکل هم تابعداري کول د سرو زرو ګوتمې جوړه کړه ګوت چې راغې سار له ټولو سرو زرو ګوتمې جوړې کړې دي زر یې وغورځول لرې کړه وي تاسو باندې ما خو مهر دپاره جوړه کړې وه چې د مهر په ځای بیا د سپینو زرو جوړه کړه او بیا صحابه ورته وایي چې ګورې د سپینو زرو ګوتمه جوړولی شي خو د څلورنیمو مسقالو نه دا څلورنیمو ماسونه لا تتمه مسقاله څلورنیمو ماسونه به نه زیاتې د هغې نه کم به جوړی سړو دپاره د سرو زرو استعمال ممنوع دی ولې لکه اوس هم بعضې سړي لکه د ښځو په شانتې د لاکټو هغه زنځیر اچوي او په دې غاړه یې اچولي او بلکې بعضې مې لیدلي چې لاس ته بنګړې اچوي واه واه هلکه دا د ښځو خاصیت دی سره زر مکمل ممنوع دي د سړو دپاره مونږ له به خدای په جنت کې راکړي انشاءالله سره زر او ریخم دا د ښځو دپاره دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی او حجر اسود ته مخامخ ودرېد ورته څه وایي ای حجر اسوده زه دې ښه پېژنم ما ته ښه پته ده چې ته یو کاڼی لا تن چاله فایده هم نشي رسولی ولا تضر چاته نقصان هم نشي رسولی یو کاڼی به چاته څه فایده او نقصان ورسوي او که ته وې د قیامت پر ورځ خو به دا فایده رسوي حضور پاک فرمایي چې چا حجر اسود ښکل کړی دی یا استلام یې کړی دی د حجر اسود به جبی
پاغي به خبرې کوي او سترګې به وي پاغي به نظر کوي او چا چې په صحیح طریقه د اسلام او د ایمان مطابق د دې استلام کړی دی هغه له به ګوی که د خدای په دربار کې دا خو پیدا شوه نه ذاتي فایده نشي رسولی دا جبه پکې الله پیدا کړه کاڼې کولی شي نو ته چاته نفع ضرر بالذات ذاتی نشي رسولی الله وی زما د قسم د الله په ذاتي که ما پیغمبر نه وي لیدلی چې ته ښکل کړې نو ما به ته نه وې ښکل کړې دا زه چې تا ښکلوم ولې دې ښکلومه زما پیغمبر ته ښکل کړې بس ته پیغمبر ته بیداري شوه ته خو ویله که په قرآن شریف کې حجر اسود ښکلول نشته نو حجر اسود به نه ښکله اوس به څه کوې ورسره په قرآن شریف کې خو د طواف طریقه هم نشته صرف ولیطوفوا بالبیت العتیق راغلی چې د بیت الله نه چکر ووهې نو به یو چکر ووهه که نه طواف شو یو ځل ما ته یو ملګری و یو ځای کې دیره دا ډېره زړې زمانې خبره یو سړي وي زه خو د ورځې اویا طوافونه کوم زه اول وي زه خو اتیا کوم او وي زه خو د ورځې نوې ته سل طوافونه کوم و د کاکاس خدا دا ته سل څنګه او یا څنګه اتیا څنګه مونږ خو دوه درې نه شو کولی دومره طوافونه څنګه کې یاره شک مې راغی مې دلته راشه مې طواف څه ته وایي وی طواف دې ته وایي چې حجر اسود ته مخامخ به ودرېږي او نیت به وکړې او چکر به ووایې مې یو چکر وی یو واه یو چکر طواف مې څونه دي کړي دي شمېر دي شمېرلي دي مې دا ټولو قضا به کې در باندې واجب دي اوس تکړه شه دا دروازه چې ته به سل مې نیتونه کړي دي او یا مې کړي دي ټول در باندې لازم دي اوس به کې اووه چکره به وی یو طواف دی ورپسې دوه رکعته مونځ دی دې ته طواف ویل کېږي ولې نیت دې وکړه فاسد دې کړه نیت دې وکړه بیا دې هغه پرېښود او بل دې نیت وکړه نیت دې وکړه ولې فاسد کړه بل دې شروع کړه ټول در باندې واجب دي اوس پې کې پړینګ په جړا شوې دا به زما پلار وکړي ما چل نسته کې عمرې له راځي هلته خو هر قسمه خلک سوراب احمد جي صاحب د خدای پاک وبخي الله دې په قبر انوار نازل کړي هغه وی راغې خندلې مې جي صاحب ولې یاره یو بابا پښتونه جبل وبه مې څه وی لګیا وی ما ته وی چې بچې پښتونې ما وی او وی دا خلک به کله ودرېږي دا طواف ویل مې ولې وی زه خو چې راغلی ما نو دې خلکو سره روان شوی یم چې اوس به ودرېږي دا اوس به ودرېږي اوس به ودرېږي وی دا مخ به ماته کړې یو کس پکې نه ودرېږي مې چې دا ودرېږي خو ته نه دا لویه سلسله ټول نه ودرېږي خو چې اووه پوره کې ولې پوره کړی وي ونه چې بیخ مې ووته چې راغلی یم تاویږم چې دا ډله به اوس ودرېږي اوس وي څوک نه ودرېږي نو چل څوک نه زده کوي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې په پلاره ته مکې شریفې ته نو چې کم دی به حضور پاک دمه کړې وه هلته به یې دمه کوله حالانکې دا په شریعت کې څه فرض واجبه نه ده چې کم دی به حضور پاک مونځ کو هغه ځای له به یې ځان رسو هلته به یې مونځ کو وی زما محبوب دلته مونځ کړی دی بیت الله ته چې حضور پاک ننوته دی نو رستو خبر شو چې ورغې داسې وخت کې ورغې چې رسول الله مبارک بار راووته ورننوت حضرت بلال ته وی این صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک منځ کب ځای کړی وی د فلانکي ځای کې ورغې په هغه ځای دوه رکعت وکړه حالانکې بیت الله کې چې په هر ګوټ کې کول نو کولی شي اوس حضور پاک حدیث ته بل ویما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زمانه پس به داسې خلک راشي چې یو بل سره به اختلافات شروع یو به یو سوی بل به بل سوی یو به یو سوی بل به بل سوی ګوره لکه اوس هم بعضې خلک وایي دا هغه مولا ومنم او کردو منم دا مړه هسې دا ځان خلاصوي دا چې کوم دی جومات امام دی ټول عمر یې ته په منبر تقریرونه دو منه که خو بس ځان خلاصوي ټول عمر درته چې په منبر لګیا دی او تقریر درته کوي مونځ ورپسې کې اعتماد دې پې کړی دی د ده منه که نه د دو منم او که د هغو منم د دو منم او که د هغو منم چاته هم ده ونه وی چې وروره هغه پلانکې نمبر یې لوګان کړي او دا پلانکې نمبر کړي زه پکې کم یو وکارم دا ته چاته مونه دا د چاته مونه هلکه خو چې کم د تقابل ډاکټر ښکاري هغه پسې دی دا نه وی چې وروره هغه ډاکټر یو سوي دا بل سوي د کم یو پکې ومنم اړو علاج نه کوم مه کوه چې سر وخورئ دا خو چاته نه وی دا بولا وی خو خیر حضور پاک فرمایي وی که اخره کې به داسې خلک راشي یو بل سره به اختلاف کوي نو څه به کوې نو بیا علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین عدو علیه
وی زما نه پس به اختلاف راشي په څه به ختمیږي وی زما د سنتو تابعداري شروع کړي او زما د خلفای راشدینو هغوی د سنتو تابعداري وکړي او په دې غاښونو پې چک کلک ونیسئ د دې نه ځان مه لر کوئ د سنتو تابعداري کوئ بدعت ګمراهي در سنت په مقابله کې من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چې زما قرآن او سنت کې په دین کې یو کار نه او تا د ثواب په نیت وکړه نو دا ګمراهي ده مردود دی كل بدعة ضلالة او كل ضلالة في النار بدعت ګمراهي ده او ګمراهي والا به ورته دي بدعت څه ته وایي د سنتو مقابل بس د پیغمبر د سنتو اتباع تابعداري به کوئ اوس پر یو مثال درکم بعضې خلک وایي مړه دا زیاتي شی دی هسې تاسو نه یو تپوس کوم تا چې کوټه جوړه کړه او صرف د خښتو کوټه دې جوړه کړه نه دې پلستر ورکړی دی نه دې وله رنګ ورکړی دی نه دې لاندې پرش ورکړی دی نه دې بره سیلینګ کړی دی بره پلستر نه دې ورکړی او صرف د خښتو کوټه دې ورکړه د فرضو دغه مثال او چې بیا دې کوټې له دې پلستر ورکړه او دې له دې بیا لاندې فرش ورکړه او بره دې پلستر ورکړه او سیلینګ دې پکې وکړه خشته فټینګ دې پکې وکړه دا مکمله شوه په دې فرض په سنتو مکمل کېږي دا سنت شو نو چې څوک در باندې کور خرڅوي نو دغه کور دې خوښ دی دغه دې خوښ دی چې دا صرف دیوالونه یو نه پلستر او نه لاندې چتي دا فرشي او نه رنګ روغني او نه پکې د بجلی تارونه فټینګ او نه بره سیلینګ خلک څه وایي مړه دا خو نیمګړی کور دا خو په دې نه عالم وروره په دې خو زما 10 لک روپۍ نورې لګي چې دا خشته کومه ما له به اوس کم راکې نه علم په دې پیسو دا نیمګړی دی هغې ته نیمګړی وي او چې فرش یې مشي خشته رنګ روغن او پلستر یې مشي دا کور په دا اوس خشته دی مزېدار دی مکمل دی نو فرض دا سنت داسې دي لکه چې پلستر ولا ورکې دا به میخې ته اچوم غوا ته به اچومنو نه په خپله خوړی شو او میلمه ته هم نشو کېښودی دا دې څنګه دوست دی یو لکی نشته نور شي پوره دی دا دې څه دوست دی بل یو کس څه چل کړی دی هغه 1 کیلو مټۍ راغښتې ده او هغې په شکرۍ کې اچولی دی او د پاسه پې ښه مزېدار پلاسټک یې ښودی د پلاسټک د پاسه پې ګلونه مې ښودي هغه یې یوړل دا مټۍ مې راوړه ولې ستا د زوی واده چې کور ته یوسې ښه ده ورته راشه دې ته هوښیار وی یو دانه جدا جدا پرته ده د اوس میلمه ته مې ښودی شو که چاله مونږ ګفټ وړو نو هغه هم پې خوشحالېږي ګوره هغه 4 کیلو وه او دا 1 کیلو ده دا ګفټ دی ګفټ هغې نه څه جوړ کړی دي بوتاوه نو فرض چې الله له لیږي نو ګفټ به ته جوړی او خشتکې به که نه بېکاره شی به ونه ورکې نو دا فرض په چا خشته کېږي وایه په دې فرضو په دې سنتو په دې مستحبو په دې به خشته کو څه په فرضو کې دننه سنت او مستحب دي او څه خارجي سنت او مستحب دي په هغې به خشته کو مزېدار به کو نو رب العالمین ته به پیش کو نو الله به خوشحاله شي ما واورېدل اخیري خبره کوم چې ډېر خلک اوس هم چې فرض وکړي نو سنت نه کوي منډې وایي دا رواج جوړ شو جمعې پر ډېر خلک داسې کوي سنت نه کوي فرض وکړي که کور کې ټیک ده بالکل صحیح ده کورو کا سنت حضور پاک فرمایلی چې سنت کور کوي کور نه مقبرې مه جوړوي لیکن زمونږ خلک یې کور نه کوي زمونږ مفتی صاحب مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه وی بالکل صحیح ده مسله هم دغه ده چې سنت او نفل په کور کې کوي کور نه مقبرې مه جوړوي مقبرو کې څوک منځونه نه کوي کور کې منځ وکړي شیطان پې تښتي خو دې زمانه کې د خلکو کورونو کې مصروفیات ډېر شوي چې کور ته ورشي ماشومان پنګه پینګه ښځو سره خبرې په لاره یو بل سره ګپې شپې د دنیا څیزونه دې ته رسېدلي دي چې سړی په لاره یو بل سره مصروفیت د دنیا کار کې ونښلي نو پاتې شي نو بیا جومات کې کوه نو ډېر خلک سنت نه کوي هسې وي د کور کومه نه ګورې داسې مه کوئ قیامت پر ورځ او قبر کې به ارمان کوئ بلکې دا مې اورېدلي دي چې ډېر خلک تراویح نه کوي فرض وکړي او کور ته منډې وایي تراویح نه کوي الله واوروس رسول الله مبارک تهجد جومات کې اعتکاف ته ناست چې اعتکاف ته ناستو صحابه ناستي د شپې چې ویې قتل صحابه دي د اعتکاف د ځای نه راووتو صحابو ته د جمع نفل وکړل ته تهجد یې په جمع وکړل نو څونه تنګېږي
هغې خلکو الوې ملګرو ته چې اوهو مونږ خو بېګا د حضور پاک سره د شپې تهجد یعنې نفلي عبادت په جمع کړی دی صیبه خلک نورم رالل دې ته مینا وایي جومات ډک شو په درېیمه شپه بیا حضور پاک راووته هغې دویمې شپې والا الوې صیب جومات دومره ډک شو چې څوک هم پکې نه ځایدل دې ته شوق وایي په څلورمه راونوت د اعتکاف د ځای نه صحابه وته په قطقانو هغه پوزکې تاو کړي داسې ویشته چې حضور پاک روزي رونوه سار روته صحابو ته څه وی وی ستاسو شوق مې ولید مینه مې ولیده چې تاسو رالی ما سره په جمع دا منځ وکړو وی یریږم چې ستاسو شوق ته الله وګوري در باندې فرض نه کړي دومره صحابو شوق کا د اخرې شپې مونځ ده حضور پاک له به راتله او مونږ کې شوق نشته زما وروڼو د دنیا د کار دپاره د پیغمبر سنت مه پرېږدئ څه به وکړې خو کور ته به زر لاړ شي او مونږ څه شاړی بادې کړې مړه مونږ ته ګوره ورشئ وګورئ چین کم ځای ته ورسېد او زمونږ خلک کم ځای ته ورسېد خلکو فایدې واغېشتې زمونږ زه لاړم جاپان ته یو څلور ګوتې ځای پکې ما په جاپان کې بغیر د شینکین او بغیر د اونې نه دی لیدلی څلور ګوتې ځای دلته غټې غټې ځمکې دي او شاړې پرتې دي مصر ته لاړم مصر په مصر کې په خپل ځمکه کې کور نشي جوړولی سرکاري بند دي خپله ځمکه کې چې کور جوړی نو د حکومت ته اجازت به غواړي هلته کې خلکو څلور چته او پنځه چته پلازې جوړې کړي بلډنګان په هغې کې په کرۍ باندې خلک اوسېږي ځمکه نشي لرکولې د آبادۍ دپاره ولې وایي زراعت ختمیږي باغونه ختمیږي راشه دلته ګوره اوس اعلی قیمتي ځمکې دي او خلکو پکې کورونه جوړ کړل ځمکې تباه شو برباد شو ورشه چین ته وګوره په خدای قسم یو ځای کې را روان باغونه ختمېدل کم ځای د انارو او داسې ځای په دی دا خلک ناست و انار یې خرڅول یو ځای کې مونږ ودرېدو مونږ وې دا لږ انار به راولو داسې انار چې دننه پکې دانه مانه نشته ټول د اوبو ډک چې زه ورکوز شم نو ما دې باغ کې لږ چکر ولګوم سړي ته مې ویل چې ورغلم په خدای قسم ویرېدم داسې ګڼ باغ نه ختمېدو والا باغ ګڼ باغ او د باغ انارو ته هر یو انار ته پلاسټک اچولی یا لکه دغه یاجوج ماجوج ما ته ښکاري ځکه دا خو په یو انار کې بشیرجانه په سوونو انار دي او دا بوټي یو بل سره دومره ګڼ دا خو په لکونو کروړونو نه چې په اربونو انار دي دې ته دا پلاسټک اچول دی سینګار کړی دی هغې کار کوي مونږ ته ګوره کار ته او د سنت مې پرېښو په سفر روانې مجبوري دی ده خیر دی بیا دله اجازه شته مجبوري دی د باران دی ګلی ده یا تلوار دی یا وخت نه وخته دی ټیک شو رعایت پر سره وشي لیکن ته په کور کې ناستې دی نه چې سنت ته پرېښو چېرته دی په کور ناستې ماشومان به پینګار کوي د هغه به په غېږ کې ګرځی که یا به بل دوست سره په بیټک کې کښېنې ګپ شپ په لګی که نه نو د دوست ګپ شپ خرې که د الله ولاړه ښه ده زما وروڼو د رسول الله مبارک د سنتو به مونږ که خیر انشاءالله پابندي کوو د نن نه پس سپک به نه ګورو سپک ته وکتل د ایمان نه به خلاصې په سنتو ته سپک کتل یو دا چې نه کوم یو سپک کتل د پیغمبر سنتو ته سپک کتل پیغمبر ته سپک کتل دي او د پیغمبر استخفاف او سپک کتل د ایمان نه خلاصېدل بل دغه خلک چې دا څوک درته د حدیثو خلاف خبرې کوي ته پې پوهېږي ښه راته پتر هر سړی پوهېږي د داسې خلکو تقریرونه مه اورئ هغه مه شیر کوئ تام ورسره په ګناه کې برابرېږي هغه خلک چې هغه ډېر خلک داسې چې ملحدین دي دین نه مني قرآن نه مني پیغمبر نه مني هغه کافر دي او زمونږ په دې وطن کې اوسېږي خو ځان ته خو کافر نشي ویل منافقین دي منافقین چې یو سړی د پیغمبر سنتو ته سپک ګوري د کوم ځای نه مسلمان شو یو سړی پردې ته سپک ګوري یو سړی په اسلام آباد کې وره یو سړی د اسلام آباد په روډ د پاسه چغې وی اے رسول سن لو پردہ ظلم ہے اے پیغمبر واورا تما دا خبر چې پردہ ظلم دی د انسان مسلمان پاتې کیدی شي دغه خلق دي دغه مولایانو چې دا کم د حدیثو نه انکار کوي سنتو ته سپک ګوري د هغې تقریرونه اوري او شعر کوي او زبردست مولا دی دی ته مولا وایي
نورو ملیانو هم موږ د دین پټ کړو دراته راښکاره کو دا دې دپاره چې خلک واوري او خلک ټول د حدیثونه منکرین ثابت شي الله دې زموږ د دغه ښکلي مبارک پیغمبر سره چا چې زموږ دپاره الله ته جړاګانې کړي څوک چې به د قیامت پر ورځ زموږ دپاره د الله په حضور کې د یوې هفتې برابر سجده کوي څوک چې به الله په حضور کې زموږ دپاره خدای ته جړاګانې کوي دا دین داغه د برکت مون قبول کړي داغه اتباع د سنت او تابعداري داغه محبت الله زموږ نصیب وګرځولې کی دا د امید مې ډېرې د عتیق احمد پلار وفات شوی دی مردیل آباد کې د علي سید رور وفات شوی دی الله یې د دواړو مغفرتونه نصیب کړي او اولاد یې وارث